الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم کتونکو دارالفتاء والقضاء پېښور آنلاین فتوا سیسټم خدمت کې حاضر یم. زموږ چونکې دا فقهي مسایلو پروګرام دی او په دې پروګرام کې موږ څومره مسلمانانو شرعي مسایل وي، شرعي پوښتنې وي د قرآن او د حدیث په رڼا کې الحمدلله زموږ دارالفتاء نگرانو رئیس استاد العلماء استاد المفتین حضرت مولانا مفتی غلام فرید حقانی صاحب دامت برکاته عالیه هغوی د هغې جوابونه په تفصیل سره عرض کوي. د زموږ څومره لسنر دي څومره کتونکي دي د هغوی په خدمت کې موږ دا ګزارش کوو چې د عزت د رضا دپاره او په دې بنیاد باندې نشر کوو چې څومره مسلمانان دي هغوی څومره پوښتنې دي څومره شرعي مسایل دي هغه مسایل د قرآن او د حدیث په رڼا کې حل شي. نو زموږ دا پروګرام زیات نه زیات ملګرو سره تاسو شیر کوئ او دې نه علاوه زموږ مسایل داسې دي چې هغه دارالفتاء ته بار بار راځي د نن سبا حالاتو مطابق. نو بعضې مسایل هغه مونږ په یوټیوب کې هغه مسایل پراته دي، نو تاسو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د یوټیوب د چینل نه به تاسو ته زموږ انشاءالله هغه سوالات ملاویږي. بل زموږ په پروګرام کې د شرکت کولو دوه طریقې دي. یوه طریقه دا ده چې تاسو هغه د کم لایف پروګرام دی نو په دې کې د کمنټس په ذریعه باندې تاسو چې کوم دی هغه خپل سوال راولېږئ او نو د کمنټس هغه جوابونه به موږ تاسو ته پیش کوو، جواب به مفتي صاحب ورکوي. او یا چې کوم دی په لایف کال باندې تاسو راتلل غواړئ نو زموږ د پی ټي سی ایل نمبر دی، بعضې ملګري په وټساپ نمبر باندې رابطه کوي، خو وټساپ نمبر باندې په پروګرام کې مه راځئ. په لایف کال د پی ټي سی ایل چې کوم نمبر دی 0915230033091 ته زموږ د پی ټي سی ایل نمبر دی. نو د دې پی ټي سی ایل نمبر باندې چې کوم دی هغه زموږ په پروګرام کې شرکت کولی شئ. او بیا هم دا گزارش کوو چې زموږ دا پروګرام دا چونکې فقهي پروګرام دی نو کوشش کوئ زیات نه زیات ملګرو سره زموږ دا پروګرام تاسو چې کوم دی هغه شیر کړئ، ځکه چې نن سبا هغه مسایل خلکو ته ډېر راپېښېږي او په بهر دنیا کې بهر ملکونو کې هم الحمدلله زموږ لیسنر ډېر زیات موجود دي، ډېر زیات لیسنر زموږ دا پروګرام اوري. نو هغوی ته ضرورت دی د هغوی چې کوم دی هغه مسایل دي ورته دلته کې کومو خلکو ته مسایل نو کوشش وکړئ چې زیات نه زیات ملګرو سره زموږ دا پروګرام هغه تاسو شیر کړئ. مفتی صاحب اولنې پوښتنه زموږ یو مولانا صاحب دی، مولانا شاه فیصل صاحب دامت برکات مایي پوښتنه کوي چې نن سبا کوم حالت دی دې وجې نه په جومات کې چې کوم دی هغه جومات ثانیه کول څنګه دي دویم جمع کسان زیات پرېږدي نه حکومت اډر کړی دی دی وی چې په جومات کې دویمه جمع کول هغه څه حکم لري؟ آیا دویمه جمع کولی شو که نه شو کولی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عند الاحناف چې کله جومات کې یو جمع وشي نو د هغې علاقې والا د هغې محلې والا دپاره بله جمع کولو جایز نه. اوس په دې حالاتو کې هم چې 3 یا 15 کسان په جومات کې جمع وکړي او بیا رستو کسان راشي چې هغه موجود نه وي په ځای باندې عذر په بنا باندې بیا جومات ته راغلل، بیا دوباره بله جمع ورکوي په جومات کې د دوی جمع خو کېږي خو جومات نه بهر د جمعې په ورځ باندې جومات نه بهر د جمعې په ورځ باندې په هغه ځایونو کې چې جمعې لمونځ پکې فرض دی نو جومات نه بهر د ماسپښین لمونځ به په جمع سره څوک نه کوي. نو د جمعې لمانځه نه قبل او نه بعد، قبل هم مکروه تحریم او بعد کې مکروه تنزیه دی. چې کم ځای کې د جمعې لمونځ فرض نه دی، کلي د وړې بانډې دي په هغې کې د ماسپښین لمونځ د جمعې په ورځ باندې جومات سره کول ضروري دي. چې کومې بانډې نه دي لوی لوی کلي دي یا ښارونه دي هغو له پکار دي چې جمعې په ورځ باندې دی چې جمعې لمونځ نه مخکې او بعد کې دی د ماسپښین جمع په کور کې نه کوي او که خامخا کوي نو بیا د جمعې 3 کسان مقتدیان یو امام چې وي نو بیا په هر کور کې 3 کسان او یو چې ورسره امام وي یا دې نه زیات وي بیا جمعې لمونځه جمع ورکولی شي خو د ماسپښین به نه د جمعې لمانځه نه مخکې ورکوي نه به بعد ورکوي. دا د جمعې په ورځ باندې په نورو ورځو باندې په کور کې هم جمع کولی شي چې حکومت یې جومات ته نه پرېږدي نو دا عذر دی او د جومات نه راتګ باندې به انشاءالله الله
الله به دوی ته اجر ورکوي. موږ سره جی یو ملګري کال کړی خیال ضمیر صاحب د جمرود نه دی چې زما والد صاحب وفات شوی دی او سویمه شپه د زه په خوب کې وینم خوشحاله حالت کې وینم خبر را سره کوي هر شپې خوب کې وینم تعبیر لګ راکړي د الله پاک وبخي خو رښتونی ځای کې د تاسو خوب کې خوشاله لیدل امید دی چې الله پاک بل دنیا کې د خوشحالي نصیب خوشاله کی ته خوب مقصد دی دا چې دی به خوشاله یو استاد دعاګانې هغه ته رسی. عزیز الرحمن صاحب سلام کړی وعلیکم السلام. اسلام الدین صاحب رضا السلام علیکم وعلیکم السلام. عزیز الرحمن صاحب شیعه کافر دی بالکل مطلقاً په ټولو څومره چې مسالک دي په دنیا کې ټولو مسالکو په نسبت باندې دا خلق چې دي د اسلام نه وتی دي. اسلام الدین رضا صاحب چې مولانا حمل ضیا کرنے کې صورت کون سی حمل یو دا دی چې څلورو میاشتو نه مخکې چې هغه اندامونه جوړ شي خو صاحب پکې نه یاشي د څلورو میاشتو نه مخکې دا د عذر په بنا باندې قضایا کې عذر دا دی چې ډاکټر حمل چې په د مور خېټه کې د مور صحت ته نقصان ورکوي مرګ یې متوقع دی نو په دې وخت کې دې ځای کولی شي او که څلورو میاشتو نه پس 100% یقین وي او بیا به مستند مفتی نه فتوا اخلي او ډاکټر نه به تپوس کوي چې کله صاحب پکې راشي او دې وجې نه چې ما ماشومان وړوکي دي حمل ضایع کول چې دی دا په دې کې راځي چې کوم قرآن کې راغلی دي بأي شيء قتله یواد خفي یعنی چې پټ کا اولاد به خول هغه ګناه غ سړی ته ملويږي چې څوک حمل دی وجې نه ضایع کوي چې ما ماشومان وړوکي دي زه رزق نشو ورکولی تربیت یې نشم کولی یا مې ښځه کمزوري کېږي اولاد سره خو ټولې ښځې او که داسې عذر وي چې هغې سره صحت یې تیزي او دا ښځه چې دا مري اولاد سره نو بیا حمل ضایع کولی شي گنجایش شته دی. بل زموږ ملګری دی زحمت د ثوابې نه دوی پوښتنه کوي چې دعوت تبلیغ موجوده کوم ترتیب دی یعنی سي روزه چله او کال وغیره دوی چې دا واجب دي سنت دي که فرض کفایي دي. علم زده کول فرض کفایي دي هر مسلمان ښځه او سړي باندې. دعوت تبلیغ کې علم زده کول دي نو علم زده کول فرض کفایي دي نو په داسې حال کې چې کوم امور فرض دي د هغو دعوت ورکول فرض دي په تا باندې چې کوم امور واجب دي د هغو دعوت ورکول تا باندې واجب دي کوم مستحبات دي نوافل دي هغې دعوت ورکول تا باندې مستحب او نفل دي. هر مسلمان باندې دعوت تبلیغ فرض کفایي دي. اوس دا خبره چې څوک وایي چې دغه چله او دغه سه روزه او یا څلوېښت ورځې یا څلور میاشتې دا فرض دي نه دا خو یو طریقه کار دی د علم زده کولو. که ته په مدرسې کې علم زده کوې بیا خلکو ته ښایي هم خیر دی که ته جهاد فی سبیل الله کې زده کوې خیر دی که ته یوه بله لاره غوره کړه چې په هغې کې تا ته ښه ترتیب سره یو سړی دی چې په مدرسو کې علم زده کوي یو سکول وایي سکول نه بعد سیکنډ ټایم بیا علم ته راځي دواړه طالب علم دي که نه نو دا یو طریقه کار دی مشرانو علما کرامو دا برابر کړی دی چې ته زده کړې دپاره میاشت کې 3 ورځې لګایه او یې برابر کړی دې ترتیب سره بس تا زده کړه کې یو بل ته به خیر رسي که تا دې نه بهتره غوره طریقه الله پاک القا کړه په زړه کې وښودله نو هغې طریقې باندې عمل کوه خو دعوت تبلیغ هر مسلمان باندې فرض دی. امید دی چې اجاز احمد صاحب طلبه دا جواب ملو شي او د دې جواب چې د خلک وایي چې روزه 40 ورځې دا هغه کې راغلی نه دی نبی علیه السلام په وخت کې یقینا چې نبی علیه السلام په وخت کې د علم زده کولو مختلف طریقه کار زده کړې ده پر طریقې بیلې اوس نوې طریقې راغلي نو طریقه اپناو کول وسایل اپناو کول علم د پاره ستا خپله مرضي ده. مشرانو چې کوم وسایل او طریقه کار جوړ کړی دی علم زده کولو دپاره بل ته رسولو دپاره دعوت تبلیغ په لاره کې هغه علما کرامو ډېر غور فکر نه بعد جوړ که تا غور فکر د هغې نه زورور دی بل یو طریقه کار درځي نو رواني که فضل ربی صاحب السلام کړی وعلیکم السلام نورزده سلام کړی زمونږ دا پروګرام څومره زیات تاسو شیر کې تاسو له به صدقه جریه وي په دې کې مونږ ډېرو مسایلو د 300 مسایلو لایف جوابونه ورکوو نو ډېرو خلکو ته فایده رسي. ابو حماس روح الامین مردانی
का मसला बयान था। ज़कात में दो निज़ाम ज़म बिल अज्ज़ा और ज़म बिल कीमत मसला बयान का दा ज़मूंगा वो पेज बांधे दा मसाइल प्रोत थी पे यूट्यूब बांधे प्रोत थी दा बार बार तासो कतले शे कम इज्तिमाई मसाइल दी هغه مونږ په یوټیوب باندې ورکو یا په هغه باندې پیج باندې نو هغه پروت وي هلته ما ډېر په بورډ باندې دا مسله سمجھو کړې ده علما کرام طالبان او طلبه کرام په هغې باندې پوهېدلی شي نو خو لیکن تا ته مختصر ووایم چې زکات کې ضم بالقیمت دې ته ویلی شي لکه نن سبا خلک فتوا پې ورکوي چې مثلا تا سره یو توله سونه ده د هغې قیمت دی 50,000 روپۍ و تا سره 10 روپۍ دي نو 10 روپۍ او 50,000 روپۍ تا سره موجود شوي دا نصاب به چندۍ ته واوړي چندي خو په 40,000 روپۍ 52 تولې چندي ده نو ضم بالقیمت کې په تا باندې زکات شته قرباني شته نو دې کې ما ویلې چې حرج دی دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول دی فتوا پرې روانه دی چې یوه زنانه د 50,000 روپۍ سونه ده ورسره خو پیسې ورسره نغد 10 روپۍ دي نو په دې باندې خو تقریبا 1500 روپۍ زکات راځي او 10,000 روپۍ قرباني پرې راځي نو دا به څنګه قرباني کې څنګه به زکات ورکړي نو بیا اسانه خبره ده چې ضم بالاجزا باندې فتوا ورکړه ضم بالاجزا دې ته ویلی شي چې زنانه ته به ووایي چې تا سره یو توله سونه ده او در سره یو توله سونه ده 7.5 تولې چندی برابر دی 52 تولې چې ته په 7 باندې تقسیم کې 7.5 باندې نو هغې نه 7 راځي نو دې زنانه سره د چندی په مقدار باندې پیسې پکار دي په دې رنګونه مخ او نو یو زنانه سره یو توله سونه ده نو دې سره تقریبا 52 نه چې 7 وبسې 45 تولې چندي پکار ده یا هغې قیمت پکار ده یعنی 45,000 روپۍ چې ورسره نه ورسره به زکات هم ورکوي قرباني به ورکوي ضم بالاجزا دپاره چې نور کم صورتونه دي د پیج کې وګوره ضم بالاجزا او ضم بالقیمت والا مسله مونږ ډېره په تفصیل سره بیان کړې ده امید دی چې ابو حماد صاحب تاسو به پوه شوي سجاد نورزاده صاحب وعلیکم السلام الله پاک ته خوشحال لري الله دې بار ملک کې خدمات قبول کړي الله د خپل ملک ته سلیم او غنم راولي بار ملک کې زمونږ مسافر وروڼه چې څومره دي الله د خپل وطن ته خپلو بچو ته خوشحاله راولي زړه نه دعا ورله کوو سجاد احمد صاحب وی السلام علیکم جناب آج کل جو حالت چل رہا ہے اس کو سامنے رکھ کر ایک سوال ہے جناب ایک بندے کا اپنا گھر بھی ہے اور دکان بھی ہے مگر نقد کچھ بھی نہیں ہے نقد تو کوئی ایسی چیز ہے جس کو بیچ کر وقت گزارے تو کیا وہ حکومت سے یا کسی اور کے راشن کی امداد کا مستحق ہے کہ نہیں نن سبا حالات داسې دي چې دکان خو چلیږي نه چې ضرورت ته پوره کړي کور دې شته یقینا چې کم تا ضرورتونه نه پوره کوي باوجود د دې چې تا سره ګاډی هم شته دکان هم شته کور هم شته پلټونه در سره شته خو نوره نغد داسې پیسې نشته چې په هغې باندې رشن راوړې د حکومت چې کم رشن درکوي د هغې یقینا چې ته مستحق یې او هر یو سړی نن سبا مستحق دی چې هغه سره نغد جمعوري نشته چې هغې باندې رشن راوړي نو تاسو اخیستلی شئ الله پاک دې دغه مسایل حل کړي زموږ ملک کې الله پاک دې موږ ټولو حلال او ثواب وګرځي خپلې مزدورۍ ته دې الله پاک دغه ماحول بیا برابر کړي الله پاک رزق ورکوي کسب به موږ کوو بل تاسو حکومت هیڅ قسم دې خلکو ته خېټې نشي مړولی که ډېر هم کوشش وکړي دا د الله پاک طرف نه چې کله رزق ورکوي سلیمان علیه السلام وبا نه واسې وویل چې زه دنیا ته یو ټیم روټۍ ورکوم سلیمان علیه السلام په ټوله دنیا حکومت نو کله چې الله پاک بیا ولیدو چې سلیمان علیه السلام یو کپ مچھلی راغې او د سلیمان علیه السلام ټول دسترخوان یې په یوه لقمه اوچت نو لہذا دا بادشاهان رزق درکول نشي دا بندوبست الله پاک کړی دا نظام چې څو پورې بحال شوي نه حکومتونه چاته یقینا چې رزق رسولی نشي الله پاک دا نظام بیا برابر دا ختمه کی دا انفلونزا کومه بیماری ده چې دوی ورته دا کرونا نو مر کړی الله دې دا ختمه کی دا خوار کال وي خو دوی ډېر سخت نو مر کړی چې ورستو پس سزا شته روان دي نوی چې دوی بیا دا کمې ماشومانو ته پولیو ولا ویکسین جوړول دی دا پر یو ویکسین جوړ نه کی دی په نوم باندې الله پاک ته مسلمانان د هر قسم د یهودو سازشونو نه په امان کی او خو احتیاط ډېر پکار دی هر یو کم حکومت احتیاط وي په هغې باندې عمل کول پکار دا واجب دی حکومت په خبره عمل کول عزیز الرحمن صاحب السلام علیکم مفتی صاحب فیض الرحمن صاحب وعلیکم مفتی صاحب په موبایل کې قرآن اپلیکیشن ډاونلوډ کې او په هغې کې تلاوت کولی شي یقینا چې کولی شي موبایل کې چې کوم قرآن پاک
اپلیکیشن ډاونلوډ کې هغه کې تلاوت کولای شي خو البته چې بیا اودس بیا هم کولای شي خو چې کم ځای کې په سکرین باندې آیتونه ښکاري آیتونو باندې ګوتې ملګوه بیا اودس شي. عزیز الرحمن صاحب وایي چې السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. عمر معیا عثمان خلیف د شعیه جی څوک دی پوه نه شو ستا سوال باندې نیاز نظیر همدرد صاحب وایي چې مفتی صاحب اون کی پیشاب پاک یا نه پاک ضرر نمای د اوخانو د غویانو چې کمه د زناور غوښه خوړلی شي جی د هغو چې کمه وړه بول دي پیشاب وړه بول یعنی وړه متیازي چې دي هغه په نجاسات خفیفه کې راځي ناپاک دي خو نجاست غلیظه کې نه راځي خفیفه کې راځي چې یو درهم برابر په المنځ کې معافي منزل پکار دي خو قدر د وشل منځ کې اوخانو ولا غټ بول یا د غویانو چې کوم زناور غوښه خوړل شي غټ بول نه پاک دي نجاست غلیظه دي او چې کوم وړه بول دي هغه ته نجاست خفیفه ویل شي. خپل امام صاحب نه په دې مسله باندې ځان پوي خو بار صورت نه پاک دي. ها سیف الرحمن صاحب السلام علیکم ورحمۃ الله وعلیکم السلام ورحمۃ الله. حماد الدین توحیدی صاحب چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې قبر کې ژوندې دي کنه یقینا چې په دې باندې خو امت اجماع ده. توحیدی صاحب تاسو پنځپریان هم داسې وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ژوندې دي تا په تعلق د روح سره نو دې کې خو اختلاف نشته. دا خبره چې نبی علیه السلام په دې قبر کې په تعلق د روح سره ژوندې دي تاسو پنځپریانو مو ولا وي ټولو وي په دې کې څه اختلافي خبره نشته. څوک چې اختلاف پکې کوي نو اجماع نه انحراف دی. محمد حذیفہ چترال سلام ماسک پہن کر نماز پڑھنا کیسے پټول منځ کې المون مکروه کوي لکه صفونو کې چې ځای وي خلا پکې نو المون دې سره مکروه کیږي خو چې کله عذر وي لکه نن سبا د وبا حالات نو صفونو کې قضای وي هم المون خرابي او کپوز دې یا خله دې په ماس الفاظ ادا کول شي په شوندو باندې صحیح سي نو المون دې ادا کیږي. فضل الرحمن روغانی صاحب وایي چې موبایل میں قرآن کو بے وضو پڑھنا جائز ہے پڑھول خو بے اودسا کول شي خو ګوتې به غځای ته نه وړي چې کمزې کې د الفاظ د قرآن پاک دي تعظیم د پاره. نصیب الله مسعود صاحب وایي چې 1 کوین ڈیجیٹل کرنسی کاروبار کا ایسا ہے د دې باندې خو ډیره مفصل ترلوم کراچۍ هم فتوی شته او مختصر دا دی چې په کم ملکونو کې د دې اجازت ته عام حکومت اجازت ورکړي د ډیجیټل کرنسی په اغلطه کې کاروبار کول شي چې کم ملکونو کې بین دی په پاکستان کې په بین دی نو پاکستان کاروبار تا دا پر جایز نه دی. رستونه بیا دی چې کم از ضمانت ته هغه نشته رستونه کدا نورو پیسو کبا پیسو به نوٹ باندې لیکلی وي چې حامل هذا کو مطالبه پر ادا کیا جائے گا. دا ډیجیټل کرنسی دا ضمانت نشته ده کله حکومت ضمانت اخلي او اجازت درکې نو بیا کاروبار جائے. محمد زبیر سے کہ آج کے دور میں مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان حق سے بنا ہوا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نہ خو پیغمبر دے نہ فقیه داسې عالم دی یو خپل مقرر دی مبلغ دی نور په مسایلو باندې په فقه باندې د هغه عبور قطعا نشته دا په ډېر کمزوري دی په هر یو فن کې هر یو عالم د پر خپل فن دی لکه مولانا تقی مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم فقیه دی او په هر فن کې الحمدلله هر فن مولا دی. او مولانا فضل الرحمن صاحب سیاست میدان شهسوار دی عالم هم دی خپل عالم دی. او طارق جمیل صاحب مبلغ دی لکه یو سړی چې تب دا لکه عبدالوهاب صاحب دی الله وبخي هم مبلغ د دعوت تبلیغ کار الله پاک دنه اخلي او چې کله د بل طرف ته واوړي مولانا طارق جمیل صاحب خپل فن پرې دی سیاست طرف ته بل طرف ته واړي یا مسایلو طرف ته نو فورا خطا کیږي که مسایلو کې دا سوچته چې څوک صحابه کرامو ته نعوذ بالله کافر وای دا نه کافری اگر چې صحیح مسلم کې حدیث چې څوک عام مسلمان ته هم کافر وې عام مسلمان او د کافر نه د پخپل کافر شو نو صحابه کرام خو ډېر لوی اوچت مقام دی د داسې فتوی او بیا دینه علاوه سیاسي
غته چې قدم کېدی نو هلته غلط شي نو هلته ووایي چې یاره عمران خان سره ودرېږئ. د مقصد دا دی چې مطلب دی چې هغه ته دعا کوئ خو ودرېدلو مقصد خو صرف دا دی سیاسي پارټۍ سره چې ته به ووټ ورکوئ نو دی وایي نه ووټونو نه مې نه دي ویل نو ووټ خو دې مطلب دا چې ودرېږم عمران خان سره خو ووټ په ورکوم نوره خو عمران خان سره زه دعا ترې نشم غوښتلی نه منجور دی او نه ولي الله دی چې دعا راته وکړي خو زه به ووټ ورکوم. طارق جمیل صاحب چې کله د خپل شپږو نمبرو نه وځي نو بیا خطا کېږي. بله دا چې طارق جمیل صاحب مده الله پاک ډېر رحم کړی د مشرانو په لاس و چې کله مشرانو ته لاس آخه کړو نو الله پاک ورته وښود چې طارق خپل څه نشته دا د تبلیغ له کم مشران دي هغو لاس دې در باندې د هغو نه چې انحراف کوي د مشرانو نه چې په کومه ډله کې کم جماعت کې چې خپلو مشرانو نه د اختلاف وکړو نو بیا به په ښکته باندې راځي. طارق جمیل صاحب ته د الله پاک هدایت وکړي په ځینو ځایونو کې ډېر خطا شوی دی. الله دې موږ ټولو ته الله پاک ته بیا په دا د تبلیغ کار باندې راوړی. وایي در آدم خیل نارنګ کړو چې دی وایي چې کله انسان د شوق سره قطره وځي نو آیا دې باندې غسل واجبېږي که نه واجبېږي؟ جی چې کله تا نه شوق سره او په جټکې سره دوه شرطونه پکې پوره شوق هم وي کا هم وي او قطره ووته بیا یقینا دې ته انزال ویلی شي منی اخراج وشي نو دې سره وځي. خو که ستا مقصد دا وي چې شوق په وخت کې چې کمې اوبه بغیر د ټوپ نه وځي بغیر د هغه چې کم دی هغه مزیدي په هغې باندې اودس ماتېږي کپړې په بېل مازېږي خو غسل پرې نه اوړي چې ټوپ سره کله ووته خارجه شوه نو امني دي. او یو ودي دي چې هغه تشو متیازو نه پس ځي قطرو له بیماري هغې سره هم اودس ماتېږي او غسل پرې نه اوړي. بل ملګری سمیع الحق بخشالي نه کال کړی چې دې پوښتنه کوي چې نن سبا د وباګانې او دا کم بیمارۍ خوري دي په دې کې خلک د شپې اذانونه کوي په چتونو باندې ولاړ او په دغه باندې نو آیا د دې اذانونو شرعي حکم څه دی موږ ته جواب راکړي. شرعي حکم دا شرعي خبره ده نه شریعت کې د دې څه ذکر نشته دا چې په کوټو باندې ودرېږه یو طرف ته مخکه بل طرف ته مخکه اذانونه په دې طریقه کول دا خو بدعت دی. که موږ ورته جایز ویلی دي هغه په دې بنا باندې چې په طریقه علاج مالا یو مشوم دلته څوک راوړي هغه جاړي ځای په غوږ کې ورته اذان وکړي علاج دپاره نو دې دپاره ماته قرآن و حدیث ضرورت نشته چې قرآن و حدیث کې شته او که نه یو ذکر دی اذان هغه ما غوږ کې وکړي علاج دپاره چې دی ورسره ښه شي. او نو څوک که چا په کور کې اذان وکړه نو دا نه چې یو مخصوص اذانونه یو مخصوص یو طرف ته مخ بل طرف ته مخ چې کم طریقه کار دی دا خو بدعت دی چې دومره ته التزام کوي او مونږ چې ورته جواز ویلی و په دې بنا باندې ویلی نو نن سبا چې کوم حالات مونږ ولیدو چې دې نه خو مبتدیینو ډېره لویه فایده اوچته کړه نو مونږ وایو چې هغه کار چې هغه مستحب ولې نه وي خو چې دا علاقې کې خلک وایي التزام کوي نو هغه پرېږدی دا ځانونه پرېږده وایي دې نه بهتره هغه دی چې هغه دعاګانې وایي چې هغه مسنون دعاګانې د قرآن او حدیث کې راغلي او وبا په وخت کې څه کول پکار دي نبی علیه السلام مونږ ته ویلي نفل کول پکار صلات توبه استغفار لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا ویل پکار دي ځانونه پرېږده کم جوماتونو کې بنګونه ویلی شي دا د شیطان اخوا کولو دپاره کفي دي الحمدلله. او ابو محمد زبیر صاحب ته مونږ جواب ورکړو سید خان صاحب وعلیکم السلام محمد علی شاہ خټک صاحب وایي چې مکی اور مدی صورتوں کی تعداد کتنا ہے؟ جی 114 صورتونه دي جواب درته ذکر کوو څه شو جی 86 غالبا مکی دي زنه بیا کې 86 مکی دي 28 مدني دي خو بیا په کې زنو کې اختلاف شته چې زنه صورتونو کې زنه صحابه کرام وایي چې دا مدني دي زنه مکی لکه سورۃ النصر دي سورۃ الزلزال دي زنه سورۃ البینه بس نور سورتونه دي چې هغه متعلق اختلاف شته دي خو سره د اختلاف 82 86 پکې مکی دي او نور چې کوم 28 دي جی نصر الله هاشمی هغه جی سره د اختلاف دا خبره ده جی سجاد حسین صاحب په مونږ کې ماسک چول څنګه دی جایز دي؟ جی جی نذیر افریدی صاحب سلام کړي وعلیکم السلام مصطفی کمال سلام کړي دا واده صحیح طریقه څنګه ده؟ دا واده صحیح طریقه څنګه ده؟ ٹھیک شو جواب درته دا واده صحیح طریقه دا دی چې څو غویانو په مخ کې به مہر امام به خطبه وی نکاح په وتړي او که مهر در سره موجود وي هغه به ورکړي که موجود نه تا سره به مؤجل شي یعنی تا سره به قرض شي د ښځه به خپل کور ته بوځي یوازې ته یې بوځي که مور و پلار دې رضیه یې بوځي دا اسلامي طریقه ده دا طریقه نه ده چې ګاډي ورولې
او بیا په لارې باندې دا ټوپونه وایي او دا ډنسونه کوي یا کمې طریقې مونږ ودونه کوو. دا ټول ودونه غیر اسلامي دي. واده په اسلامي طریقه دا دی چې نکاح وتړه په جمعات کې بیا لاړ شه ته په خپله باندې یا د مور پلار له ښځه دې راولي بس. او چې کور کې څوک موجود دي مېلمانه هسې راغلي تا راغوښتي نه وي هسې راغلي او یا په جمعات کې کل مقتدیان یا غوله عقیقه ورکړي ولیمه ورکړي خوراک ورکړي دا سنت دي پکې. نو دغه سنت طریقې باندې واده د هیڅ قسم د پیسې پکې خرج نشي هم نقصان دی ونشي خلکو خبرونه هم بچ په اسلامي طریقې واده وي. صحابه کرام و چې واده وکړه 2-3 ورځې پس په صحابي ورته ووایي چې یاره ما خو واده کړی وي تا ما ته نه وویلې وي یو ګاونډیان و پته به نه لګېده چې ده واده کړی. واده خو اسلامي طریقې باندې کړ د دې په جومات کې نکاح تړه او بیا دومره غپ پکې مه کوه. رحمت الله علیکم السلام انعام الله مولانا صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام. ګیرې پورې پرېښودل سنت دي که واجب دي؟ ځینې علما کرام وایي چې ګیره پرېښودل واجب دي یعنې فرض دي. قرآن پاک کې راغلي فلیغیرن لخلق الله تاسو خپله کم فطرت څنګه الله پاک پیدا کړي هغه بدلوئ ما په دې کې راځي د قرآن نه ثابتوي دا واجب دي ګیره پرېښودل. واجب او فرض یو خبره او زنه سنت کې خو هیڅ قسمه اختلاف نشته. بار صورت نه پرېښودل کې لویه ګناه ده ګناه کبیره ده داسې ګناه ده چې هر وخت سړي سره موجود دی. حسین احمد صاحب وعلیکم السلام وایه ته حاجی محمد هارون صاحب د شاکس نه ټلیفون کړو چې دی وی چې زموږ یو غټ گاډی دی 10 لک روپۍ باندې مونږ خسته دی غالبا ټرک یاد کړو دی وی چې کله مزدوري وی کله نی په پورا کال کې 2-3 میاشتې مزدوري پکې کله وی کله نی دی باندې زکات شته دی کنه او که زکات دی په باندې نو په څه طریقې باندې زکات ادا کوو. کم گاډی تاسو د پر اخست چې مزدوري پې کوو کغه د 10 لک د 10 لک روپۍ کا ټرک ته او کا بس دی باندې زکات نشته دی. هغه گاډیو باندې زکاتونه دي چې تا د تجارت په نیت باندې اخیستې دي چې دا ګرانیږي یا روان د پرپټۍ کې د ورته وي د خرڅومي ګټې ته د اخیستې تجارت په نیت باندې کم گاډي اخیستې دي هغه په کم څومره سر قیمت ته هغه به لګای هغه کې به زکات ورکړي. کم باندې ته مزدوري کوي که یو دي که دوه دي په هغې باندې یا کور د پر استعمالوي په هغو ګاډیو باندې زکات نشته. وهاب صاحب د کارخانو نه ټلیفون کړو چې دی وی چې بی فار یو کاروبار بعضی خلک دي ته جایز وي آیا د کاروبار جایز دی کنه دی جایز دی؟ قطعا جایز نه دی غیر مقلد دی د مشر د سره مونږ خبرې کړې د مسلو باندې پویږي نه مرتلارې جوړي چې دا مزاربه فقط هغه سره خبر نه دی هغه سره ما په ټلیفون خبرې کړې هغه وایي بس الله او رسول چې سوي نه اخوزه دا نه مانه چې د امام صاحب له دا غویلی بار صورت هغه غیر طریقې باندې د ډبل شا یو نوې طریقه کار دی دا پرپل شو دا بی فار یو شو د سره ارن څومره کپنۍ شي په دا نیټ باندې دا نیټ باندې دا مقصد نه دی چې زنه صحیح طریقې جایز کاروبار دی بیا هغه تاسو په دې کې جایز کړئ. منګ ویلي څومره دا مزاربت ول په نوم باندې چې کم کاروبارونه دي دا څومره چې دي دا ټول غیر شرعي دي د دوی عقد ټیک نه دی کم نه چې پیسې اخلي هغه غیر اسلامي دي نه اجارې د پر پیسې صحیح کیږي او نه د مزاربت ته پر دوی اول عقد ټیک نه دی. په دې باندې تقی عثماني صاحب مفصله فتوا شته دی نو لہذا د شذونو نه ځان وساته کزان نه ساتي نو بیا ورته جایز ما وای دا جایز ورته کافریږي الله باندې پیسو د پر ځان کفر تاړه جهنم پور کې فماس برهم علی النار څنګه ته دومره زړولې جهنم پور باندې. نو د سره زمونږ دا پروګرام زیات شیر کوو چې ډېر خلکو ته فایده ورسي تاسو له هم سه اجر ملوي. سجاد حسین سیوی د سحر سنت کل مانزت نه ټیم نوی نو د مانزنه پس کیږي نه سحر سنت چې تاسو سره ټیم وو امام پس سلام پر رسیدې شو خو کړه ویلو ځان ته یو طرف کنه بیا چې کله تا فرض وکړ بیا سنت قضا نشته البته که فرض در نه پاتې شول او سنت دواړه در نه پاتې نو بیا تاسو کول شي چې کله زوال نه مخکې ادا کړئ بل شرط پکې دریم دا چې زوال نه مخکې ادا کړئ 11:30 نه مخکې نو بیا اول سنت ادا کړئ به فرض ادا کړئ قضا چې صرف در نه فرض سنت پاتې شي فرض دې کړی یا سنت قضا نشته. دا عبدالرزاق خان صاحب وایي چې مفتی صاحب تپوس مې کوو زما په یو سړي پورې 10 لک روپۍ قرض دی او زه له دې 2 لک یا 3 لک روپۍ زکات ورکولی شم د پاره خپل قرض پکې واپس کړم نو دله به 2-3 لک روپۍ زکات ورکولی نشي روپۍ د هغه باندې دي د زکات په نور روپۍ راوباسي هغه دله ورکې د دای مالک وګرځي چې د کله قبضه کی بیا په زور ته والی یا په خواګه کې د مال خپل پیسې راکا په دې طریقه باندې اول به په نورو پیسو باندې د مالک کای سوالات ما سکیل منسکیږي او کیږي سلمان ثوابي صاحب وي
سوا بیانوي مستقیم تراها. السلام علیکم مفتی صاحب، مونږ په سعودي عرب کې یو دلته جمعې مونږ باندې دی، مونږ یې کور کولی شو. یقینا الله پاک دې دا مسئلې حل کړي. الله سعودي نه کړي ته سنم و غنم راولي. سعودي کې چې کم خلک دي هغه په خپله کمره کې دانا چې په ټول بیرک ولا جمع شي، خپله کمره کې که سلور یا سلور نه زیات کسان دي نو جمعې لمونځ کوي، سلور نه کم بیا نه شي کولی. او سعودي ولا کم کسان شي دې کې د ځنو خلکو تاسو ته ویلي چې اذن سلطاني اگر چې صراحتا نشته خو دلالتن موجوده ده چې درې څلور کسان په کمرې کې خاصه موجود دي. هغه اجتماع باندې پابندي لګولې ده چې اجتماع شي یو کمرې نه دوه کمرې ولا سره جمع کی. په یو کمرې کې تاسو کسان پورا یې نو جمعې لمونځ کول شي. سلطان یا حکومت هیڅ قسم پابندي نشته، خاصه تاسو موجود دي په یو کمرې کې. نو دا سينه چې دوه کمرې ولا سره جمع شي یو هغه کې دې باندې پابندي ده. نو خپل کمرې کې د جمعې لمونځ یقینا تاسو کولای شي. محمد منیر لکه مروت نرنګ کړو جدي و چې دا کومه وباګانی نن سبا کوم وبا راغله د کرونا وایرس ته په دې وخت کې احتیاط کول آیا د احتیاط کې بذات اثر دی کنه بل واسطه دی کې اثر؟ یقینا چې احتیاط کې بذات یو شي کې بذات اثر نشته. اثر الله پاک پیدا کوي، فعل الله پاک کوي، او کسب چې د انسان کوي. کسب اختیار الله پاک انسان ته ورکړي، نو انسان به کسب کوي، خپل کوشش پکې. نور خو الله پاک تقدیر کې سلی کلی دا سی چې الله سړی د پر د بیماری لیکلی هغه ځان قرنټین کې اچولي، ځان قید کړي، بیا هم بده تر سیلکا نمرود چې ځان بند کړو نو بیا ګډ ماشه پوزیټیو وردن نه وته چې الله ورلی هوته احتیاط پکای. د احتیاط تا باندې هم فرض دی، دا د الله او رسول حکم دی. او چې کله بیا بیماری در تراغله نو دا په دې باندې امن او صدق نه بواجه، دا د الله طرف نه دی. والقدر خیر و شر من الله تعالی، دا باندې به ایمان وي. او ډېر یره باندې کای کمې بیماری نه چې تیارې کوړه بیماری هغه د مړی، او چې کله بیماری کینسر ولې نه الله د مسلمان ته وسات چې کله زړه د غټ وي چې دا د الله طرف نه ده. الله پاک ما ضایع کوي نه، ځکه چې الله پاک سورۃ الناس کې ویلي چې قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، چې زه د خلکو مالک یم، بادشاہ مالک یم، او زه د خلکو پروردگار پرونکي معبود یم. نو څوک چې د چا مالک وي نو هغه نه دا تمنا کوي چې دا ما نه ضایع کړي. نو زناور د خپل مالک نه د توقع کوي چې ما به نه ضایع کړي. سپی چې د خپل مالک نه خوشاله خپل مالک نه غواړي چې زه خپل سپی چې کور کې ساتاغه د تکلیف ورسم. دا الله طرف نه کومه مسله راشي هغه مونږه فائدې ده پرې. الله پاک مونږ مالک ته، مونږ د هغه نوکران غلامان یو او مونږ هغه بندگان یو. نو چې څومره مسلې هغه الله طرف نه راځي نو الله دغه داسې لکه ترخه د وی چې مونږ اولاد ته ورکو علاج لپاره. نو ډېر یره نه د پکار. او سجاد حسین صاحب قضا مونږ څه ټیم کیږي؟ قضا مونږ ته د ټلیفون مکو قضا مونږ هغه د پر کم مکروه اوقات تی کې مکو نور ارز ټیم کیږي. مکروه اوقات دغه دي چې کله سحر المنذ وشي، فرض المنذ ادا شي، نو هغه نه تر اشراق وخت پورې، یعنی چې نمر روخي لس 15 منټه په تیر شي د اشراق وخت شروع کی، نو دې پرې با د مکروه وخت دی. دغه قضا المنذ کی علماء کرام چې قضا المنذ نه ادا کوي، خلق بیا وایي کدا نفل کوي یا سنت کوي. او عین د نمر خطو په وخت کې قضا المنذ هم نه کوي، چې نمر رخیږي او چې نمر غروب دی بل عین غروب کیږي، دغه ټیم کې قضا المنذ نه کوي. عین زوال په وخت کې چې نمر بالکل پسر باندې ودري، زوال په وخت په دې ټیم کې قضا المنذ نه کیږي. نور وختونو کې قضا المنذ ادا کیږي. او لایف وای السلام علیکم. خجی چونکه زمونږه د لایف کال لپاره مونږ تاسو ته نمبر درکړی دی، زیا خو په لایف کال کې د کمنټس په ذریعہ باندې تاسو رینګ کوی. کمنټ کې راځي نو کمنټ کې تاسو چې کوم سوال لیکي هغه جواب به تاسو ته ملاوي. او یا چې کوم د پی ټی سی ایل نمبر دی 09152300330 په دې نمبر باندې تاسو کال کوئ، موږ ته په دې باندې تاسو ته ان شاء الله د پوښتنې جواب ملاويږي. مفتی صاحب یو بل عملګری دی جی دی کال کړی دی
اسمت الله صاحب د حیات آباد نه دی وی چې دلته کې یو مولانا صاحب مونږ ته ویل چې د پودرو کاروبار جایز دی، نو دی وی چې آیا د پودرو کاروبار جایز دی کنه او د سیګریټو کاروبار د څه حکم دی د دواړه ذکر کړي. داسې مولانا صاحب نشته چې هغه ته پودرو کاروبار ته حلال وي. دا مولا صاحب نه دی، د سره طالب نه دی، مولا خو لا پرېږده، اخون نه دی جومات کې اخوندان چې په کوتک وګوري. داسې یو کس ته ویلي دي چې پودرو کاروبار جایز دی، خپل هم د غلط کار کوي بل ته جایز وي، دا کافر دی. په دې خبره باندې کافر شو، ځکه چې په دې باندې خو یو ورته پودرو کاروبار ته حلال وي. پودرو کاروبار قطعا حلال نه دی، حرام دی. بلې څه ویل؟ بل د سیګریټو کاروبار جایز دی، د نسوارو کاروبار جایز دی. علما کرامو ټولو دې ته لیکلي چې دا جایز دی. خو ما دا درته ویل چې ځینې څیزونه جایز وي خو د هغې استعمال چې دا بهتر نه وي، اولا نه وي. لکه چای خرڅول جایز دي خو چای ډېر اسکل یا پیپسي اسکل لا نقصان ورکوي صحت. جی بل ملګری دی چې رضوان الله د بنو نه دی وي چې د خاوند نشي دی گزاره ورسره نه کیږي، نو هغه جرګې ته هم نه کینی، مشرانو خبرې ته هم نه کینی. نو مونږه فیصله حکومت ته یوړله او حکومت کې پکیس وکړو. حکومت هغه راوغوښتو، خاوند خو هغه پیش نشو، نو حکومت والا د هغې نه خوله واخیسته. نو دوی وي چې آیا دا خوله چې واخیستله نو دا خوله جایز ده، دا ښځه ازاده شوه که نه؟ او بل اوس دا چې کوم دی که خوله شوي وي نو د دې د عدت څومره موده چې په کم تاریخ باندې ته فسخه دې ته خوله نشي ویله. خوله هغې ته ویلي چې خاوند پکې حاضر شي، خاوند پکې حاضر نشو نو عدالت ته د اختیار حاصل دی چې هغه د سړي غلطي ومنله، سړي غلطي ده حاضرېږي نه، نو فسخه نکاح یې وکړه. نو کم تاریخ باندې چې نکاح فسخ شوی تعالی ته جج فیصله کړې، هغې تاریخ نه به عدت شروع کړي. 3 بیماری عدت په تیر کې، هغې نه بعد بل ځای کې نکاح کولی شي. خو دا مسله به اول یو مستنده فقیه مفتي ته یوسې، هغه ته به ووایي چې عدالت داسې فیصله کړې، هغه چې تعالی فتوا درکړي نو بل ځای کې بیا نکاح کولی شي. کله کله عدالتونه غیر شرعي فیصلې هم کوي، خو که دا مفتي صاحب وګوري تعالی دا فیصله ورړې، هغه ته نه معلومات وکړي نو انشاءالله تعالی عزت درکړي، بیا بل ځای کې نکاح کوه. بل ملګری دی جی نصر الله هاشمي صاحب د چراټ نارنګ کړو دی، یو سړی 4 رکعاته نفل کوي، قید اولت نه پاتې شي، اخر کې سجده سهو وکړي، نو آیا مونځ ټیک شو که نه؟ جی سجده په منځ کې چې کومه قاعدات در ورنه پاتې شي دا واجبه ده، په آخر کې سجده سهو وکړي، یقینا چې د دل لمونځ سرته ورسي. بل ملګری دی جی عطاالرحمن د باجوړ نه دی پوښتنه کوي چې دلته زمونږ دا ترتیب دی چې خلک گاډي په میاد باندې علي په نیټه واخلي او بیا چې کوم دی نیټه پوره نه وي او مخکې خرڅ کړي په 3 پاټۍ باندې، نو آیا دا کاروبار جایز دی که نه دی جایز؟ دا د اسلام د مزاج مطابق نه دی. دې کې داسې کسان دي چې هغو ته پیسې پکار وي، نو هغه بل کس ورته پیسې نه ورکوي، ګاډی ورکوي ګران په کستونو باندې او بیا د خرڅ کړي په نغدو په کمو پیسو باندې. دا د اسلام د مزاج خلاف خبره ده. اگر چې بعضې ځایونو کې علما کرامو په دې باندې د جواز فتوا ورکړې ده، خو دا د یوه حیله ده د سود نه بچ کولو دپاره. اسلام مزاج دا نه ده، نو دې کار نه ځان وساته. او بعینه په هغه سړي باندې چې څوک گاډه درکړي دوباره غلا ورکړي یا گاډی موجود نه صرف چبای را خرڅوي، دا خو بالکل حرام دی. او بیا هغه سړي لا چې دوباره ورکړي بیع العینا دا هم حرام دی. عثمان خلیل صاحب ابدره پیښور نه ټلیفون کړو چې دی وی چې زما د کیستونو کاروبار دی، کیستونو باندې زه کاروبار کوم خو پیسې خلکو سرګيري مال پیسې راکړي نه وي، نو دی وی چې آیا کمې پیسې ماته لا نه دی میلو او زما خلکو پیسې دی باندې زکات شته دی که نشته دی؟ تا چې خلکو سره پیسې دي چې څو پورې ته زکات خو در باندې شته، خو البته تا ته اختیار دی چې کله ته لا راورسېدې هغه ټیم یې ورکړی زکات، ټولو به بې حساب کوي، او یا اوس نه یې ورکړې اډوانس کې ورکړې، روز ځان سره یې ولیکې، دواړه اختیار ته حاصل دی. عمر رحمان د سواد نه کال کړو چې ټول د ټلیفون عمر رحمان صاحب د سواد نه کال کړو چې دی چې فارمي چکن خوړل بچي خوړل جایز دي؟ دا ټلیفون باندې چې څوک راشي نو 09152300330 ټولو نه اول مونږ غله جواب ورکو، بیا کومنټس ولا جواب ورکو. نو فرمي چکن چې کله ته کور کې وتړې نو هیڅ قسم کراهت پکې نشته، 2-3 ورځې صفا خوراک ورکې او بدبوی غوښه نه کوي، نو کراهت پکې نشته ده. صفا سوترا 2-3 ورځې کور کې تړه نو کراهت بیا پکې نشته. او نور چې کومه طبي نقصانونه دي هغې که نقصان وي ثابتېږي نو بیا یې مخوره. فاروق افریدي صاحب وایي چې مزي اور منی ودی کیا فرق ہے اور غسل کس حالت میں کرنا ہے؟ مزی نکلنے سے یا مدی نشتا، مدی ندی یا مزی دی یا منی دی یا ودی دی واو سره. منی هغه دی چې هغه بالغ سړی نه د شوق په وخت کې په ټوپ سره ووځي، دغه سره غسل دی. منی هغه دی چې شوق په وخت کې بغیر د ټوپ نه
نری اوبه سړی نه ووځي دا مزي دي دې سره اودس متیږي غسل نه راوړي ودي هغه دی چې هغه بغیر شهوت نه وړو متیازو سره عموما خلکو نه ځي بیماری په حالت کې رنګ کې فرق وي نو هغه سره هم اودس متیږي غسل پې نه ووځي نه اوري. محمد حمید قاضي صاحب ثناء الله صاحب د سعودي عرب نه جی پوښتنه کړې دی وی چې یو زنانه نفاس کې وی 15 ورځې وینه راشي بیا منځ کې 2-3 ورځې چې کوم دی وینه راځي نو د دې څه حکم دی چې کومه ښځه نفاس کې دا یعنی به مشومې پیدا شوی دی په 40 دن کې دننه کوي ورځي که 2 ورځې 40 دن کې دننه کوم وینه راځي هغه نفاس دی نو 40 دن نه بعد چې کله وینه راځي هغه بیا استحاضه ده بیماری ده. مفتی صاحب حامد قاضي وایي چې مفتی صاحب د پولیو قطرې مشومانو ته ورکول جایز دي کنه نو چې سو پرې د پولیو قطرې 100% ثابت نه وي چې دا د کې نقصان ولا شر ولا پهلو پکشتا ناغه پرې د نجایز ورته نشي ویلې البته په دې باندې څه اشکالات چې هغه مونږ پیش کې وګوره پولیو قطرې مشومانو ته ورکول درې سلور منټه په هغه مونږ خبره کړې ده چې په دې باندې نو هغه اشکالات جوابات د پولیو قطرو ولا نشي کوله نو چې کله پکې شبهه راغله نو ځان ته ستل پکار دی. شاکر الله شاکر صاحب وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے ایک عورت عدت میں ہے اس کی خاون وفات ہو پا چکا ہے لیکن اس کے گھر میں کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے وہ اپنے گھر دوسری گھر میں عدت پوری کر سکی یقیناً تللشي کم خزه سره چې په خوان پکور کې هیڅ نشته یوازې دا نو دغه عزت ته د جان او مال ته خطر ده غاړه مور پلار کور کې محفوظ ځای کې عدت تیرول شي. محمد ساجد سے وہی چې شیعہ کے بارے میں کیا رائے ہے شیعہ په باره کې د ټولو رائے د ټول مسالې کو رائے داده چې د اسلام نه وتی جی. ثناء الله صاحب د سعودي عرب نه بل پښتنه جدا کړې ودی چې زنانه خپل ویختو له تور رنگ ورکول شي کني شي ورکول نه زنانه تور رنگ ورکول شي نه سړی د پر جې نه زنانه د پر ک تور رنگ خامخا یې رنگ ورکي نو بیا د لګ سرواله پکې براون کلر پکې واچي چې تور بالکل تک تور نه نو بیا به د پر جایز وي. محمد اسلام دیوبندی سے پوښتنه کړې چې کومې زنانه سره زنا وکړي سره نکاح کول یا دغه نوسه سره نکاح کول جایز دي کنه نه کی نو دغه لور المسو سره هیڅ قسم بیا ته دوباره نکاح نشي کولای نکاح ته ور سره کیږي نه د تا باندې حرام ده دغه لوریان شي چا سره نعوذ بالله چا زنا وکړه غي بچو سره اولاد سره لوریانو سره بیا ته نکاح نشي کولای د تا باندې حرام ده. مفتی عاصم صاحب د مفتی عاصم مروت صاحب دی پوښتنه کړې ده جی چې په اودس کې د سترګو دننه حصے وینځل آی ضروری دي کنه ها د جواب درکو ضروری نه دی. عاصم صاحب مفتی عاصم صاحب نه په سترګو کې دننه چې کوم زینو دي دننه زینو دا وینځل ضروری نه دي خو تا مخکې د تپوسو کو یو خزه سره سوق زناو کې بیا لور سره واده کوي نو واده خو ور سره نه کی یو بل مسله دا واوري خدا مسائل یو بل ته شیر کوي اجتماعي مسائل دي ډیر فائدہ راسي ځنه خلک تی چې هغه خپل خواخه تلاس ور کوي خواخه راشي نو السلام علیکم خواخه تلاس ور نو په هغه وخت کې چې د خواخه تلاس ور کوو په زړه کې ورته حل چل پیدا شو صرف په زړه کې حل چل پیدا شول نو دا خپل خزه په دبنه طلاق نه حرام شو په دبنه نو خزو خواخه مو چزوانی وي یا جاذبه نظر شانتین او غته لسونه قطعا ما ورک خواخ یادو دارنګ زنه یو سړی د خپل لور سره ټچ او د پزړه کې حل چل راغی نو خپل خزه په د باندې حرامه نو دا مسائل چې یو بل تور سوي چې کما خزه سره تاسو نکاح وکي غي مور سره یا خپل اولاد شي هغه سره لسونه لګول هغه سره دومره اختلاط کول چې هغه سره پزړه کې حل چل پیدا کی شیطان د انسان خطا کوي نو بیا هغه سره تا خزه پتا باندې حرام شي ابد الاباد د پر نو لہذا دین ځان وساته شیطان چې کم دی غینه با ځان بچخای په اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دې سره قل اعوذ برب الناس وای شیطان نه په خوګه خبره پویږي او نه په جهاد پویږي جهاد ور سره وکي نه جهاد ور سره کول شي محمد خورزینه او نه په خوګات او انسان نه بزان بچ کې خذل عفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین الله ویلی چې کم خلق تاسو را بد کین نو تور سره خګړه کوا تاسو به دوستان جوړ انسان خو په خبره خوګه پویږي شیطان نه په خوګه پویږي او شیطان صفت کوي خوشامنده کې ادم حرام دي نو شیطان نه بچ کولو د پاره د زنا چې کمه مقدمات دي هغه ته بنه نزدیکی نو فاروق افریدی صاحب تعالی خو جواب ملاو شو او شاکر الله شاکر صاحب ته جواب ملاو شو
جے زیډ منصور صاحب وایي چې سلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېر معذرت سره یو تپوس کوم چې تاسو مشر مولانا فضل الرحمن صاحب د اسلام د لپاره ډېر خفا دي یا اسلام آباد د لپاره که اسلام د لپاره وین تر اوسه یې څومره کتابونه لیکلي دي. مننه. جزاک الله پاک تعالی او مالا پوهه نصیب کی. ما په اول کې وای پروګرام شروع کې دا سوال راغلی طارق جمیل صاحب متعلق چې ار یو عالم چې په خپل میدان کې بکار کوي. نو مولانا طارق جمیل صاحب نه ودته پوس نه کوي چې تا په فقہ کې کم سوالونه جوابونه ورکړي ځکه چې خطا کیږي. نو مولانا طارق جمیل صاحب ته دا وایي چې تا سیاست کې کم کار کړي ځکه چې سیاست پویږي نه خطا کیږي. او نو مولانا فضل الرحمن صاحب ته دا وایي چې تا سلوي خورزه لګول یا تا سلور میاشتې دي لګول هغه یو سیاسي میدان دی او څنګه دعوت تبلیغ اسلامي ثواب دی پکې لکه دعوت تبلیغ یو کار دی ثواب دی پکې په دینه زیات ثواب چې دی په پاکستان کې چې څوک کم سیاسي جماعتونه دي مذهبي طریقې باندې سیاست کوي دا غي په غینه زیات ثواب دی. جهاد فی سبیل الله په مرتبه کې دی. کم خلک چې په دعوت تبلیغ کې کار کوي هغه ته دومره زیات رکوټونه نشته لکه کم خلک چې په سیاست کې کار کوي ځکه چې امریکا يهوديان د هغه علماء کرامو نه سخت نفرت کوي چې هغه اسلام په فرنٹ راولي یعنی هغه اسلام عملی تور باندې په حکومت کې راوستلو کوشش کوي. څوک چې پزان کې اسلام راولي هغه ته دومره تکلیف نشته چې ما کې اسلام راغی. نو نه چې دا کوشش کوم چې ما کې امر شي زما حکومت کې راشي ټوله دنیا او پیژني دغه اسلام کاغه په جهاد فی سبیل الله سي لکه طلبه کرامي کې په افغانستان کې یا په سیاست په میدان کې مولانا فضل الرحمن دا غملګری کوي. نو په دې باندې هغه سخت پروپاګاندا هغه خلاف کیږي. وګوره تبلیغ علماء کرام خلاف څوک پروپاګاندا نه کوي یا انفرادي اجتماعي اسلام د پر چکار کوي نو ټوله دنیا د مخالفت کوي. نو په دې کې چې ته په سیاست کې په اسلام د پر چغه وای आवाज وباسه نو بیا هغه وخت کې تا د یو سنت باندې د سلو شهیدانو اجر ملوي. و وګوره سیاسي جماعتونه چې په خپل جلسو کې قائد زنده‌باد او فلانا زنده‌باد دا چغه لګي دوی د پر عین ثواب دی ځکه چې جمهوریت لپاره دغه چغه ویل دا دوی مظاهره کول خلکو ته زور خودل دا د جمهوریت حسن دی او د جمهوریت د پر ضروری دی. په تبلیغي اجتماع کې چغه ویل ګناه ده یا زمونږه نور ملګری چې تبلیغي یا اصلي اجتماعګانی کې یا د اشاعت ولدي اجتماعګانی کې دا چې چغه وي دوی د پر عین ګناه ده چې چغه وي چې قائد زنده‌باد قائد البته سیاسي خلک چې چغه وي هغه د پر ګناه د عین ثواب دی ځکه دا سیاست ته پر د چغه ویل منظم مظاهره کول لکه مونږ په حج کې یا عمره کې چې کله مونږه و تیس قدمونه خپل مظاهره خپل قوت پیلاونی خيو نو دارنګ په سیاسي میدان کې چغه ویل قائد د پاره دا عین ثواب دی او په نورو جمعتونو د پاره چغه ویل په جلسو کې زنده بادر یا خریدا. مولانا فضل الرحمن صاحب اسلام د پاره پریشان دي که اسلام آباد د پاره نو که اسلام د پاره پریشانی هم ثواب دي که اسلام آباد د پاره خفای بیا هم ثواب دي ځکه اسلام آباد چې درته ملاو شنو البته اسلام راولي چې سو پر اسلام آباد ملاو شوی نوی نو او که خلکو خدمت وکم او یا نو کو زما خدمت پوش او کم سیاسي علماء کرام دي اغاز پر کرسۍ د پر پدې باندې خفادي کرسی ملاو شي د عوامو خدمت کو د اسلام خدمت نو کسو ک اسلام آباد غواړي فضل الرحمن سے عین اسلام دی کا اسلام غواړي مې عین اسلام دی کتا ویل چې مولانا فضل الرحمن صاحب اسلام د پر سکه تبونه لیکل د مولانا فضل الرحمن صاحب میدان نه دی دا تاسو تقی عثماني صاحب نو کا غا د میدان کې دی تقی عثماني صاحب تاسو ک چې صبر کتابونه لیکلي یا نور مفتیانو نو کا مونږ به الحمدلله دارالافتا کې څه کتابونه لیکلي چې مونږ دا کار دی چې فضل الرحمن صاحب دا کتابونه لیکل دا کار نه کتابونو ته چې کینې نو د بل پټولو نه بهترین جهاد چې دغه سیاسي جمهوریت ته دا ته پاتې کیږي فضل الرحمن صاحب هغه د پر جوړ شوی د هر سړی پیدا د خپل کار لرا کنه امید دي چې بیا به دا سوال نه کوي تپزین او استاد سر په خلاص شوی افغانانو په شان باندې طيب محمد بنو سی وایشي مفتی صاحب یو درخواست دی ماته سره ډیر زیات محبت ته په بنو کې درس کوم ز تاسو سره کم ځای کې ملاو طيب محمد بنوسی صاحب مونږ تاسو سره ډیر امینه کو او تانه ډیر خوشاله وي الله پاک ته په علم کې په درس او تدریس کې په عمر کې په مال کې برکت واشي ته چې ان شاء الله کله پېښور ته راغلی نو استاد سره دا نمبر هم دا موجود وي ان شاء الله بیا تاسو سره خامخا مونږه ملاقات کوو الله پاک ته خوشاله کړي. حافظ کریم الرحمن वही मुफ्ती से उर्दू में बात करें जिनके सवालात उर्दू में है तो हम उसकी जवाबात उर्दू में देंगे और जिनके सवालात पश्तो में ज़्यादातर हमारे दारुल-इफ्ता से जिन लोगों का ताल्लुक़ है अफ़गानिस्तान और सूबा सरहद के लोग नो लिहाजा
उर्दू के जो सवालात है उसके जवाबात हम उर्दू में देंगे, अगर जो पश्तो के तो उनके जवाब पश्तो में देंगे। मोहम्मद साजिद साहब शिया के बारे में क्या राय? शिया के बारे में यही राय है कि तमाम मसाले का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कि ये इस्लाम से खारिज है। वाया افضل صاحب د هنګونه جیرین کړی دی د یو پښتنو کې د فضایل اعمال مونږ دی وی چې یو غیر مقلد بیان مې اوریدو، هغه وی چې فضایل اعمال کې په فضایل ذکر کې صفحه نمبر 150 باندې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ طرف ته یو حدیث منسوب کړی دی چې راغي علم غیب ثابتای، نو ما خو دلته وکړو موږ سره فی الحال موجود نه یہ بالفرض سے مونږ علماء کرام علم غیب ثابتوي، هغه نه مراد علم غیب هغه دی چې هغه غیبی امور چې الله پاک نبی علیہ السلام ته بذریعہ وحی وخدل، اول خو غیب نو نبی علیہ السلام ته وخدل، نو هغه په عرف کې هغه ته علم غیب ویل شي. اصلي حقیقي غیب خو ختم شو چې کله ښکارا شو نبی علیہ السلام ته، نبی علیہ السلام امت ته ښکارا کړ، او چې کم عیب ښکارا نه وي د الله پاک سره وي ښکارا نه ایته علم غیب هغه ته غیب ویل شي. اوس په عام عرف کې مونږ علماء کرام غیب هغه ته ویل شي وګوره دا غیبی خبره و نبی علیہ السلام ته الله پاک ورس د قیامت چې کوم احوال را پیشنګوي شي دي دا نبی علیہ السلام خودلی دي، نو دې ته مونږ وایو چې وګوره غیب وو چاته پته نه مشاهده شوی نو نبی علیہ السلام باندې جهنم او جنت چې دا علم غیب وو د پر عیب نو یعنی پټو نبی علیہ السلام ته الله پاک خو د مشاهدتنه نو عیب ښکارا شو، نبی علیہ السلام مونږ ته خو نو بیا هغه ته مونږ غیب وایو چې الله سره کم علم دی هغه ته علم غیب وایي چې الله مونږ ته راکړه مونږ ته ښکارا ک نبی علیہ السلام په ذریعہ سره، نبی علیہ السلام ته جبرائیل امین په ذریعہ سره هغه ته غیب ولې غیب خو پټو خبرونه ته ویل چې کله پټ خبرونه ښکارا شو نو غیب پکې خبره پاتې نشو. او نبی علیہ السلام سره چې څومره غیب دی هغه ټول بیان کړي، په دې باندې قرآن گواه دی. قرآن کې الله فرمایي چې ستاسو پیغمبر وما هو علی الغیب بضنین، چې څومره غیب خبره ما ورته خودلی تاسو ته ټولو خودلی دا بخل نه دی کړی، نو لہذا هغه امت ته ټولو ته خودلی دي. نبی علیہ السلام سره داسې عیب پاتې شوی نه دي چې مونږ ته نه دي خودلی، مونږ ته خودلی، نو غیب چې کوم ښکارا شي بس عیب ختم شو، نو دې مسلې کې سب بحث او تکرار کوي. طارق صاحب د اماراتو نارین کړو جی د دعا سلام کړی دی او د دعا د اماراتو الله پاک ته خپل کلی ته سلام او غنیم راول، الله پاک ته هر قسم بیماری نه په امان کی دی یو مسله دی جی مسله او الله پاک دې ته مسله حل کی، سم مسله دی الله دې زړه مرادونه پورا کی، الله پاک دې بیمارانو ته شفا کامله عاجله ورکي. وایا یاسین صاحب د میرلی ساحل وزیرستان رنګ کړی دی جدي پښتنه کې تبلیغي حضرات چې کله تعلیم کوي نو دی چې په مسجد نبوي کې بسلور حلقې لګیدل تعلیم او کله رسول الله مبارک چې کله تشریف وروړو نو تعلیم والا په حلقه کې کېناستل چې آیا دا خبره دی صحیح کوي جی. درس او تدریس حلقه چې کوم وا هغه د علم حلقې دي کنه او دا ول تبلیغ څوک حلقې لګیام د علم د پرای لګي، د علم د تبلیغ دین زده کړې د پره کم کسان چې چيله لګي یا سلور میاشتې لګي د علم زده کړه ده، دا هغه حلقې دي چې نبی علیہ السلام په وخت کې به د علم د پره لګي دي، اوس په نوې طریقې باندې لګي، نو د کې هیڅ قسمه تباین نشته دی. وارث خان صاحب وایي چې مکروه تحریمی او مکروه تنزیحی فرق وضاحت وکړو. مکروه تحریمی هغه دي چې هغه حرام او تنزیهی دي، مکروه تنزیهی هغه دي چې حرام نه لکه دي خو مکروه دي روانه دي جایز نه دي، دواړه ناجایز دي. مسلم او مکروه تحریمی چې درنه پکې وشي په لمانځه کې نو لمونځ اعاده وکړي، مکروه تنزیهی درنه پکې وشي نو لمونځ اعاده، البته کراهت پکې شته، ګناه پکې شته، یعنی پورا کامل لمونځ نه وکړي. واسع علي صاحب پښتنه کوي دی وی چې یو مجلس کې د درې طلاقونو حکم څه دی، یو کس درې طلاق په یو مجلس کې واچي، واسع علي صاحب دی چې آیا د دې حکم درې وړه واقع کیږي کنه؟ بالکل واقع کیږي، د قران پاک فیصله ده چې څوک درې طلاقونه واشي نو هغه درې طلاقونه دي. وګوره الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان، بیا مخکې فإن طلق فلا تحل شي وي طلاقونه مرتان مرتن بعد مره، چې یو ځلی نه دوا ځله چې دوا ځله دی واچول نو بیا تعالی رجوع کولای شي. فإن طلقها فای تعقیب مع الوصب، چې فورا دی ورپسې بل واچو، دوا دی چې ولي دریم دی پسې بل واچو، فورا دی واچو یا د رستو واچو. قرآن کې الله وایي نو بیا تا باندې ښځه جایزه نه ده تر څو پرې حلاله شرعي نه وي شوي، حلاله قرآن کې راغلی فإن طلق فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غیر، څو پرې شرعي حلاله نه شوي هغې پورې تعالی پر دا ښځه دوباره جایزه نه ده. نو قرآن کې درې طلاقونه د درې طلاقونه ویلي، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم درې طلاقونه یو صحابي باندې هغه ته وویل چې تا درې کړي وې درې مې کړي، هغه درې طلاقونه یې لګو.
کم حدیث چې دا مبتدعين حضرات پیش کړي چې نبی علیہ السلام په دور کې د ابوبکر رضی الله دور کې د عمر رضی الله په 2 کال دور کې 3 طلاقونه یو طلاق حسابېدو نو هغه نه دا سوال وکړه چې تاسو په 3 طهر کې په 3 پکای کې یعنی بیل 3 طلاقونه ته 3 طلاقونه خوای کن چې یو سړی په یو طهر کې یو طلاق واشي بیا بل طهر کې بل واشي بل طهر کې بل واشي نو دته خو دوی هم 3 طلاقونه وي نو که څوک درته دا حدیث مخې ته کی چې دا خو نبی علیہ السلام په دور کې 3 یو د ابوبکر رضی الله دور کې 3 یو عمر رضی الله دور کې 3 یو نو ته دا 3 طهر 3 طلاقونه ته 3 طلاقونه ولې وای دا حدیث خدای د غیث شه د خلاف ته تعارض دی نو دا حدیث خو هغه باندې کې استعمالي او دې په باره کې که څوک وایي چې په یو مجلس کې واچي هم هغې دپاره هم ته راوستلی چې که 3 مجلسو کې بیل 3 طلاقونه واچي هغې دپاره هغې خلاف هم دی دا حدیث نو دې دا مطلب د حدیث دا معنا نه دی حدیث دا مطلب دی صحابه کرام په هغې ښه پوهېدل چې څوک 3 طلاقونه نبي علیه السلام ورکې به یو طلاق واچو لکه مونږ چاته ووایي چې مولانا صاحب لاګ اوبه راوړه بیا پسې وایي چې اوبه راوړه تقید دپاره 3 ځله ووایي نو دا مطلب نه چې 3 ګیلاسونه راوړه مطلب مو دا چې یو ګیلاس اوبه راوړه خو تقید دپاره 3 ځله ما وایي چې اوبه راوړه نو دا به تقید دپاره یو سړي طلاق واچو چې ښځه په ما طلاق ہے یو طلاق په ذهن کې نو بیا به ورته یاد کړ چې ته مې طلاق کړې طلاق یاد شي دا 3 ځله به ووایي خو طلاق یو نو نبی علیه السلام په هغې باندې به څه کوو هغې باندې به ووایي چې یاره صحیح دی دا تا خبره ټیک ده ابوبکر رضی الله نشي ویل عمر رضی الله دور کې نو عمر رضی الله خلکو ته وایي چې تاسو 3 طلاقونه واچوئ بیا ځان نه وایي دا ما تقید دپاره اچولي نو دروغ وایي نو هغه نافذ کړ چې نافذ یې کړ حضرت عمر رضی الله کومه فیصله دا هغه هم د قرآن او حدیث خلاف خو نه ده هغه فیصله به باندې نبی علیه السلام ویلي نو که څوک وایي سیاستن حضرت عمر رضی الله فیصله کړې نو دا نبی عمر رضی الله ته د کفر نسبت کوي نعوذ بالله چې عمر رضی الله حلال ښځې په خلکو حرام کړي حلال او حرام پیغمبر نشي کولی عمر رضی الله څنګه او بیا صحابه کرام ټول په وایي چې آمنا وصدقنا عمر رضی الله حرام ښځه حلال کړي حلال حرام کړي نو عمر رضی الله سره دوی اتفاق وکړو نو دا معنا چې ټول صحابه کرام نعوذ بالله مرتد شول دا د شیعاګانو عقیده ده دا مبتدیین غیر مقلدین چې کوم عقیده د شیعاګانو عقیده تقویت ورکړي نو دې حدیث دا معنا نه ده په معنا باندې نه پوهیږي سړی کس نه کس راپورته شي دا حدیث دی دا حدیث په حدیث ته څه پوهیږي د الله باندې محدثین فقهای کرام هغې معنا کړي هغې ته ګوره چې ټول امت پسې روان دي نو کم خلک ښځې طلاقي کي او بیا دا زیات تر غیر مقلدین چې دي زیات تر پکې زنه پکې داسې دي چې نه پوهی نه تلي خو زیات تر د ښځې په طلاق ځان 3 باندې ښځې طلاقي کې په 3 طلاقونو باندې بې ضمیر ملامته کوي نو ورپسې دغه مسلک پرې د اسلام نه وځي مبتدی شي غیر مقلد وګرځي نو دوی ښځې طلاقي کړي چې غیر مبتدی شي موږ مسله شته نه طلاقي څومره ګپ ته اسلام نه جوړ کړي چې 10 طلاقونه واچو یو طلاق ته کس 10 واچو یو طلاق ځنې خلک وایي چې 10 اچول یا 3 اچول په یو ځای باندې دا نبی علیہ السلام دنه منع کړي یقینا چې منع کړي نبی علیہ السلام خو په هیڅ کې طلاق نه منع کړي چې هیڅ کې هیڅ کې واچي نو اچولي شي کړ او بل دا چې توای چې نبی علیہ السلام نو دا 3 طلاقونه چې اچول دا منع دی څنګه نافذ کیږي نو یو څنګه نافذ کیږي ته خو یو هم نه کنه نو لہذا دا ګډه وډه خبره مکوئ غیر مقلدین کېږئ ما اسلام ما پرې غیر مقلد دا معنا چې اسلام دې پرې خود خو الله دې مونږ مسلمانان دې طرف ته راوړي اسلام طرف ته جی دغه واسیالي چې بل پښتنه دا کړ د وینن سبا د کرونا وایرس د وجه نه یو کس مړ شنو آیا د حکم د شهید حکم به وی کنه او دا وبا دی نو دا نه چې څوک مړ شي یقینا چې دا شهید دی شهید یو حکمی دی یو حقیقي دی حکمی دا چې آخرت کې به الله پاک اجر دا حقیقي شهید پشان ورکی خو البته غسل او جنازه به ورکای او حقیقي شهید ته غسل او جنازه فرق دی پکې ساجد اکبر دیوبندي سے پښتنه کوي او نن سبا موجوده حالاتو کې په جمعاتونو کې صرف د 15 شپږو کسانو د جمعې کول اجازه ده اوس یو کس کا کور کې یا د جمعات نه بهر مونږ کوي او جمعات کې فرض ادا شوی نو دا خلک به د جمعې مونږ کوي او کنه د ماسپخین مونږ کوي پاکستان د پردا حکم دی چې کم خلک د جمعې په ورځ باندې جمعې المنځ شوی وي او کنه وي شوی په کورونو کې د ماسپخین المنځ بزانته کوي او جمعې سره به نه کوي ځکه چې د جمعې په ورځ باندې چې کم خلکو باندې جمعه فرض ده اگر چې دوی د عذر په بنا باندې جمعه ته نشي تللی خو لیکن په دوی په علاقہ کې جمعه فرض ده نو دوی باندې د جمعې لمانځه نه قبل یا بعد
تحریمي دی جمع ما بعد چې مکروه تنزیهي دی دا مسله تاسو ته نو ځان نه کوي نو ځان له بل لمونځ کوي کور کې د ماسپښینه البته که د جمعې په ورځ باندې ځینې خلک وایي چې مونږ د جمعې لمونځ کوو نو په کور یا په خپل بیټک کې چې 4 کسانو نه زیات وي یا 4 کسان وي نو جمعې لمونځ په جمع سره کولی شي د جمعې په ورځ باندې د ماسپښین لمونځ جمع به نه کوي ځان ته به لمونځ کوي نو هېڅ قسم اختلاف په دې خبره کې نشته په دې مسله باندې ځان پوه چې کم خلک د جمعې لمونځ په هغو باندې فرض نه دی لرې کلیو کې د بانډو کې د ماسپښین لمونځ او کور کې هم کولی شي په جومات کې هر ځای کې کولی او چې چا باندې جمعې لمونځ فرض ده د حکومت یې نه راپرېږدي نو هغه به د ماسپښین لمونځ جمع سره په کورونو کې نه کوي بلکې که خامخا کوي نو جمعې لمونځ به کوي جمع سره 4 کسان چې پوره وي چې نه یې پوره وي د ځان ته ماسپښین لمونځ وکړي جمع ده نه کوي ښه که جومات کې کوي هم جمعې لمونځ به کوي او هغه به نه کوي امید دی چې په دې مسله به پوه شوي سلیم خان سولې کې سونا کې زکات څنګه ورکول کی ان څومره سونا 7.5 تولې سونا چې در سره وي یا د هغې قیمت وي پیسې وي هغې کې به 40 روپۍ ورکوي مثلا سونې قیمت ولګوه هغې نه 1,00,000 روپۍ جوړه شي نو 1,00,000 روپۍ باندې 2,500 زکات دی په 2 لکه باندې 15,000 تاسو حساب کوه هاشم امداد صاحب وایي چې السلام علیکم مفتي صاحب مسح رقبه څه شی دی آیا دا سنت دی که مسح رقبه دا مستحب امر دی مستحب دی د سټ مسح کول او د مرۍ به نه کوي حلقوم به نه کوي داسې خلک کوي دا مکروه ده مرۍ به نه کوي دا مرۍ ده مرۍ نه اخوا سټ چې د سټ مسخه ده دا کول تا دپاره مستحب امر دی السلام علیکم حدیث نے ثابت تھی شاکر اللہ شاکر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرا سوال ہے ایک عورت حیضت میں ہے اس کے خاوند وفات ہو چکا ہے لیکن اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے اس کا جواب میں نے دیا ہے کہ یہ عورت بامر مجبوری والدین کے گھر عیدت گزارے جن کو خاون کے گھر میں کوئی تحفظ حاصل نہیں وہ عورت اپنے ماں باپ کے گھر یا جہاں ان کی حفاظت ہو وہاں پر عیدت گزار سکتی ہے جی کسی جگہ پر زمین پر آدمی کی ملکیت کب سے تصور ہوگی شرعاً کیا حکم ہے داخو مفصل سوال دے صورت یہ دادے چې کله په صرف په کاغذي کرویه باندې تا ملکیت حاصلي کله بغیر د کاغذونه چې ته قبضه ملويږي نو ملکیت دا مختلف ځایونه دي او زنه زمکه شدي هغه ملکی زمکه دي او زنه اشتغه دي مشترک زمکه دي مختلف حکومونه دي ښه دا نږدې دارالفتان هغه حکم شته معلوم یا راولګي په کاغذ کې مونږ جواب در مصطفی کمال صاحب قاری صاحب جواب را نقل د نکاح او دا او جواب خو مونږ درکته خو لګه پروګرام نه اوري صحیح طریقه د نکاح او دا واده صحیح طریقه دا خو مونږ در په اول کې بیان وکړو نو ته خو اول نه د پروګرام اوره دا خو زمونږ غلطی نه ده مصطفی کمال صاحب ستا غلطی ده ټولو نه اول سو جواب تا شوی دی مولانا صاحب درته کومنټ وکړو چې واوره جواب دی ته موجود هغې اورې نه مونږ مجبوره کړی دا خو سونه مسلې دي نو مونږ وخت خرابېږي مونږ څومره زیاتې مسلې خلک ته ضرورت دی بهر ملکونو کې یو بل ته شیر کوه او بیا یې واوره دا خو بیا تا سره پروت وي پیج کې پیج لایک که بس بار یې واوره مفتي صاحب چې په خوب کې څوک شی درنه غلا کړي پټ یې کړي د دې څه تعبیر دی مهرباني مازیر څوک دی نذیر همدرد صاحب څوک درنه خوب کې شی پټ کړي د دې دا مطلب دی چې د بار نه به تا ته الله پاک خیر رسوي انشاءالله رزق په دې فراخه شي امید دی انشاءالله عثمان خلیل صاحب وعلیکم السلام او دې سره عثمان خلیل صاحب ماشاءالله جزاک الله الله دې اجر درکړي اکرام الحق صاحب سلام کړي وعلیکم السلام الله تعالی ژوند درکړي عمر درکړي موږ له دعاګانې کړي عبدالحنان صاحب تعالی دې الله پاک دنیا آخرت خیستا کړي عبدالحنان صاحب وایي چې باتروم کې اندر وضو بنانا په باتروم کې او دس کیږي په ولاړه باندې کیږي خو بهتره دا دی چې په ناسته باندې قبله روح او دس وکړي باتروم نه بهر وکړي او کني نه په باتروم کې کوي یا په بیسن باندې ودرېږي په ولاړه کې نو فرض دی ادا کیږي بار صورت انعام الله صاحب جزاک الله محمد ساجد صاحب شیعہ کے بارے میں کیا رائے ہے میں نے بتا دیا کہ تمام مسالے قائم کے انتف د بار تپوس ولې کته دا پروګرام نه اوري د الله باندې شیعاګان د اسلام نه وتی دي لکه کجوره نه د زړه وځي کنه داسې وتی مصطفی کمال صاحب ماننه جی ساجد صدیق او کبیا دا سوال تاول راغی محمد ساجد صاحب درې ځله ما وې چې ټول مسالې کوي شیعاګان د اسلام نه بالکل وتی او ته چې بار دغه کاین مطابق مطلب بل لیکنه بیا به خفغانو کې او صدیق یو ځل چې یو سوال څوک وکي ستا په ذهن کې وي هغه دوباره بیا مکوه بل سوال کوه چې خلکو ته فایده ورسي صدیق سجنا صاحب وایي زکات روپے
ایزی پیسه باندې چاته لیکلی شي زه تا ما مولانا طارق جمیل صاحب خو نه تا ته وایم صحابه کرامو ته څوک بد رد وایي هغه کافرېږي نه دې مې د ټولو علما کرام مفتیانو فتوا زه خو ځان نه وایم چې دا وتي د اسلام نه صدیق سجنا صاحب وایي چې زکات روپۍ ایزی پیسه باندې چاته لیږلی شي مستحق ته یقینا چې لیږلی شي خو چې کمې پیسې د تا کله ملاو شي څومره ملاو شي هغه زکات تا نه چې کټ کړلې پیسې زکات نه وځي په خوله کې نسوای یا تسبو باندې ذکر کولی شي ساجد نذیر صاحب وایي سید نذیر صاحب بینک میں روپے رکھنا کیسے جائز نه دي بینکونو کې پیسې کې خودل درې قسمه اکاونټ دي یو پکې سیوینګ اکاونټ دی چې ته پکې کې خودل نو پیسې درته ډبل کیږي یا درته زیاتېږي دا خو حرام دي سود دی یو کرنٹ اکاونټ دی په کې پیسې کې خودل ځکه جایز نه دي چې بینک ولا پاغي باندې سود ځان لکې نو قران کې الله فرمایي ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان نو ته سود کې ورسره امداد سره کوي دریم لا کر اکاونټ ته هغه د ضرورت په بنا باندې چې غلو د یارېګ نو لا کر اکاونټ ځان ته اخیستل شي مفتی صاحب کسر نقریزي ولګای عمر دیمیر صاحب کسر نقریزي ولګای نو ټلیفون خو نشته نو په دا داس چې مسخه وکای کسر به وینځي نقریزي چې پسر لګولي او لندوي نو مسخه دی پکې چې وچ شي نو سر نه بنقریزي لری کای ځکه چې سر په مسخه کې سر وختل د لاند کول او بور تر رسول ضروری دي او ابو جنید بنوري صاحب وایي السلام علیکم مفتی صاحب نن سبا د جمعه المبارک مونږ کور کې کوله څنګه دي نن سبا د جمعې مونږ کول په کور کې جایز دي دا مسله مونږ 2-3 ځله وکړه بار په تفصیل سره مو وکړه چې نن سبا وخت کې د جمعې مونږ چې جمعات کې د نو کو نو په خپل کور کې کولای شي څلور کسان یا 15 زیات ما جمع کې د نه زیات خو په کور کې دنه نه نور کورونو ولا سره جمع کوي ما د حکومت اډر هله فرضي مکو نور جمعې مونږ کېږي جمع سره خو د جمعې مونږ چې کمزه کې فرض دی په غلطه مسبخین المون بیا مکوي په جمع سره ځان ته کوي بل مسله چې بل ملګری کړو چې دوه لسونه چا کټ شي هغه به د څنګه کوي چې دوه لسونه کټ شي لمګری کې لیکلي یا دوه خپېم کټ شي نو مخ په مګي خاور سره تیمم بکی کا خلایم خرابوي ها مخم نشي بغیر با دس نه المنز کوي د المنز ادا کی چې دوړ لسونه کټ شوی دي او د خپل خپې او مخ نشي د مخ مګلی نشي تیمم د پاره که مخ لک ونه ومګي نو غد به غوشي د تیمم به وشي که مخم نشي مګله لسونه کټ تین د بیا ودسه المنز کوي د المنز ادا کی یو حکم یو قولاد چې د المنز نکیږي بیا ودسه پرې دی بیا د اداو کې څوک ورته مخونځي یو کول دا چې المنځ کیږي بار صورت کوي کړو المنځ یاد کی السلام علیکم مفتی صاحب ابو جنید بنوري وایي چې مفتی نن سبا د جواب وکړ مقصد احبکم او مونږ خو تاسو سره مینا کو الله پاک ته خوشاله کا گلشن زلمی او سلام کړو وعلیکم السلام او گلشن زلمی وی چې خپل وخت نه بعد سنت سے حکم دی آیا سنت حسابيږي یا نفل خپل وخت نه بعد چې کم سنت قضا شته کوم مسبقین سلوره کا سنت نو کو فرض نه بعد نو سنت ثواب درته ملوي او نصیر خان مخلص صاحب السلام علیکم مفتی صاحب د فرض المن نه پس دوه رکعت المنز کول او ثوابي خپل مور پلارتا او یو لک سلوي زره کم بیش پیغمبرانو تو خاص کر د نبوت خاندان د یخل څنګه دي بخل څنګه دي جایز دي چې دوه رکعت نفل دی وکړل مونږ پاسه او بیا د مور پلار پاسه ټولو مسلمانانو پاسه څومره خسان دي پکې یاد کړل د امام ابو حنیفه تجزیه کیږي نه یعنی ټولو ته پورا ثواب ملي تعالی هم ملويږي د کې ثواب ډېر دي چې ټولو خلکو پاسه باخه بنو خان لکه اوس مثلا ما ویلي دي چې یا الله چې څومره نفلي ثوابونه زکوم نو دا معنا مخکې څومره امت تیر شوی دی نبی علیہ السلام روان دي او جوندي دي ټولو ته ماته او ټولو ته د ثواب ورسه ما ویلي پرشتیا ما ویلي نو ان شاء الله چې مالا بام د نفلو د تلاوتونو ثواب ملويږي د نیکو کارونو او ټولو مسلمانانو ته ملويږي د عند الاحناف د مسله نو تاسو ټولو وایي چې څومره نیک کارونه مونږ فرض شي دي خو بل چا نشو ورکو واجبات کم نوافل دي یا صدقې دي هغه ثوابونه یا الله مالا مورسه ټولو مسلمانانو ته ماضی کې تیر شوی مستقبل کې روان دي حال کې ټولو ته ورسېده کې بیا الله پاک په توبه خزه کې دا خو سخاوت دي ښه
عثمان صاحب جی د اماراتو نه کال کړو دی وی چې دلته جمعتونه بندي او مونږ د کار په ځای کې چې کله یو نو د وخت کمی وي اوبر سره کمی وي دکانونو کې وي خو چې دکانونو ته ځونو بیا رانه د مونږ ټایم قضا کیږي نو اوبر کمی نو آی مونږ تیمم والے شو په تیمم باندې مونږ سکول شو کنه شو کولای چې تاسو اوبو ته رسیدلې نشئ تاسو نو دومره لرې وي چې تاسو اوبو ته رسئ نو لمونځ درنه وخت ووځي نو بیا تیمم کولی شي او چې اوبو ته رسیدلی شئ رسئ تاسو د دومره نږدې اوبه چې رسیدلی شئ بیا تاسو تیمم نه کوي اوبو ته به ځان رسوي احسان بیټني وایي چې السلام علیکم او بنو خان سلام کړی وعلیکم السلام السلام علیکم مفتی صاحب یو موږ کمپنی سره د موټر اوس کار نشته زمونږ تنخواه نه جوړیږي اوس موږ که چېرته دغه کې کمپنۍ موږ خپل خان دپاره خپلې خرچې دپاره وچلوو دا به حرام او تاسو مالک ته نه ویلي او مالک په دې باندې خفه کیږي او نه اشارتا اجازت وي نه صراحتا تا ته اجازت درکړی ته د کمپنۍ ګاډي ځان دپاره چلایې نو تا دپاره یقینا چې هغې پیسې حرامي مالک نه به تپوس کوي فیض الرحمن صاحب مفتی صاحب کم یو قرآن اپلیکیشن بهتر دی د موبایل تلاوت کولو موبایل لپاره چې کوم اپلیکیشن وي په دې کې خو زما تجربه نشته خو چې کوم اپلیکیشن تا ډاونلوډ کړو په هغې کې تلاوت کولی شي ښه دې کې چې د قادیانیانو هم شته دي قادیانیانو پکې هم دی ته ووایه دې کې چې قادیانیانو هم خپل احسان بیټني صاحب دغه فیض الرحمن صاحب چې کوم پوښتنه کوي نو قادیانیانو هم خپل یو اپلیکیشن جوړ کړی دی نو زه وایم چې کوم د دې علما دي حضرت یا قاریان چې کوم الفاظ چې کوم دي هغه خو نشي بدلولی البته ترجمه کې خیال کوه چې د قادیانیانو د مبتدیینو ترجمه قرآن پاک چې د هغه د دیوبند علما کرامو ته ګوره او کم چې دا الفاظ دي دا خو قادیانیان نشي بدلولی الحمدلله څوک یې نشي بدل چا اپلیکیشن کې یو ټکی هم بدل کړو هغه اپلیکیشن به څوک عام خلک به پوهېږي چې دې کې دی تحریف کړی دی نو لہذا چې کم عبارت دی عربی والا قرآن تاسو ډاونلوډ کې تلاوت پې کوئ د قادیانیانو ولا په یو بل بنا باندې د مولانا صاحب ویلی شي دی خو تعلق ته ختم نبوت سره هم دی زما په ذهن دا خبره راغله چې قادیانیانو ولا د اپلیکیشن چې د استعمال ځکه ما کوئ که د قرآن پاک ولا ولې نه دی چې دې سره دوی ته ګټه کیږي نو مولانا مدرار صاحب غالبا دغه مطلب دی نو اپلیکیشن د دوی ولا په دې نیت باندې ما استعمال نور اپلیکیشن شته دی قادیانیانو ولا مصنوعات چې څنګه نه استعمال دارنګ اپلیکیشن هم ما استعمالوه چې د دوی پرچار نه کیږي یعنی دوی شهرت نه کیږي او جاو او گلشن زلمی وعلیکم السلام جواب کړی فیض الرحمن صاحب چې مفتی صاحب کم یو قرآن اپلیکیشن بهتر دی جواب مونږ درکړه ارشاد افریدی صاحب جزاک الله اللہ تعالی اجر درکی عمر زئی صاحب شب برات کون سا رات ہے نن سے تاریخ تے اسلامی نن 11 شعبان دی نو شب برات تفصیل وایو نو لګي واوري بل چاته شیر کوي تاسو ته ثواب ملاوي شي خلک بدعاتونه بشي صحیح تقی عثماني صاحب کومه فیصله د متعلق هغه تاسو له بیان کوم نو لہذا نو دا پروګرام زیات نه زیات شیر کا ته واور خلکو ته شیر کا هغه د بل چاته شیر کوي نو کته نه اور بل واوري ثواب بتا ته رسی خاصت کا جریه دی نو هر پهلو کې په هر میدان کې ته ثواب غټل شي په دې نت باندې هم ثواب غټل شي چې دا پروګرامونه شیر او ګناه په غټل شي سندره او غلط چیزونه په شیر کوي او مزاحیه ویډیو په شیر کوي شب برات نن 11 شعبان دی نو 14 شعبان چې کم دی پاغه باندې د شب برات هغه ته ویل شي شب برات یعنی 15 چې کوم شپه ده په دې متعلق ډېر صحابه کرام په کثرت سره ټول روایتونه ضعیف دي خو په کثرت سره دومره دي چې علما کرام وایي چې فضایلو کې کار ورکوي که په دې شپه څوک عبادت کوي ځان لا خو التزام به هم نه کوي هغې دپاره نه چې یو خاص عبادت مخصوص کی یا خاص المون مخصوص کی اختصاص پې نه کوي ځان لا چې بس صلات توبه کوي صلات حاجت کوي او کمل منځ هغه تسبیح صلات تسبیح کوي نور نفلونه کوي استغفار وي ذکر او اذکار کوي شپه 13 کوي نو دله به ثواب یقینا چې ملوي او په دې شپه باندې قبرستان ته تلک هیڅ قسم صورت نه دی د نبی علی السلام خصوصیت او هغه هم ضعیف حدیث نه ثابت دي چې نبی علی السلام شب برات په شپه باندې لاړ نبی علی السلام نور ورځو کې تل قبرستان دا مطلب نه چې استزه قبرستان ته مزه او په غش په باندې عبادت کول شي خو مخصوص عبادت نه چې خلکو جوړ کړي شوی برات باندې داو کوي بیا داو الوا ور کول په دیش په باندې دا خو سری بدعت حرام دي وای چې نبی علی السلام غخونه مات شي نعوذ بالله بیا الوا خړله د لپاره مختلفي خبرې کوي
دا الوا پخول شوی برات باندې جایز نه دي. او عبادت ځان لا کول ثواب دی، اجتماعي عبادت نشته، اختصاص پکې نشته، قبرستان ته تک پکې نشته. د روژې ولا چې کم دي دا حدیث پکې نشته چې مخصوص ته په دې ورځ باندې روژه ساتي. کم څه خلک چې ټول شعبان کې لکه نبی علیہ السلام په ټول شعبان کې روژه ساتل، ټول خلک شعبان کې روژه ساتي او پکې 15 شعبان راغی نو ساتي دی خیر دی، خو مخصوص په دې ورځ باندې روژه نه ساتي، مخصوص په دې ورځ شپه باندې د قبرستان لنرځي، په دې الوانه پخی، په دې شپه د عبادت کوي. دا ډېر صحابه کرامو دا روایت شوی جی. یاسین صاحب میرعلی ساحلونه ټلیفون کړو جی، دوی خو یو پوښتنه بل کړې و نو هغه ورته موږ تفصیلی ذکر تاسو جی جواب ورکو، هغه دوباره ما ورته چوري ملګری چې کوم پوښتنو کې نو پروګرام اوري نو زمونږ مفتي صاحب الحمدلله تفصیل سره جواب ذکر کیو، بار مو مسایل دوباره نشو ذکر کولې. دویمه پوښتنه چې دی کړې ده دی وی دا کم صحت کارت انصاف کارت چې جوړیږي د خلکو د لپاره نو په دې باندې انشورنس کارپوریشن اف پاکستان لیکلی او بل سټیټ لایف دغه په لیکلی وینو آیا د دې جوړول جایز دي کنه جایز؟ جایز دي. سټیټ بینک سره د حکومت خپل سټیټ لایف سره خپل طریقه کار دی نو تا پای کې څه کار نشته، نو لہذا دوی نه کمی پیسې چې دی هغه خستل شي حکومت یې درکې. او عبدالحنان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پوچھا تھا کہ باتھ روم میں وضو کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ ما درته لیکلی و چې جایز دي. تا بیا سوال دا دی چې ثواب مې کمی آتی، ما درته وی چې یقینا چې کمی پکې راځي ځکه چې باتھ روم کې خو په ولاړه باندې بیکای قبله طرف ته بده مخ نہیں دا سنت درنه پکې پاتې کی فرض ادا کی. دوسرا سوال زکات قسطوں میں دے سکتے؟ جواب دا دی چې یقینا ایڈوانس کې ورکول شي، په قسطونو کې ورکول شي، مخ کې ورکول شي زکات. سجاد حسین صاحب وی کيو سړی ځوان وي او د سر وخته تور وي او د ګيري وخته سر وي نو د ګيري لا تور رنگ ورکول شي کنه. یو سړی ځوان 40 سال نه عمر کم وي نو د لپاره گنجائش شته. علماء کرام وایي چې دا بالکل شتونه چې برای نو هغه لپاره سورواله پکار دی، پکې لکس کان شانتي سورواله پکې پکار دی، بالکل تک تور رنگ نه ګیره ته ورکی نه سر وختو ته ورکی. معاذ احمد غزنی صاحب سلام کړي وعلیکم السلام. او نعیم خان صاحب مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام. سوال دا چې سهار د مون جمع ولاړی نو په دې دوران کې سنت کول شو. اول نه د پروګرام کاورېدل دا سوال بده نه وکړ، څو ځله د جواب وشو چې کله سهار د مون ولاړی جمع ولاړی ته امام پس رسیدل شي نو سنت یو طرف ته وکړه. او باقی دا چې د سهار د فرض پیسې فورن سنت د سهار د فرض په فورن سنت چې دا د حناف مسلک نه کی تر اشراق پورې بل نفل او سنت نه کی، بلکې چې در نه سنت لاړل سهار ولا بیا لاړل. معاذ احمد بیا دې غنشت قزان شي. معاذ احمد غزنی سے امید ہے آپ خیریت سے ہو، اللہ دې تعالی اجر درکړي. مفتی سے میں نے خواب میں چچا اور میں نے سورہ قریش پڑھا ہے، سورہ قریش ته لیدل تا پر رزق فراخ شي ان شاء الله، رزق لارې به الله درته کلاو کی. سورہ قریش سارو مخام بسم الله سره وای، درود شریف اول اخر کې وای، یو لس پره تاسو رزق فراخي. تا خوب کې ویل دي ان شاء الله تا رزق تنگی ختمی الله پاک. سید الله داور صاحب وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب جو شخص جراب مسا کرتا ہے اور موجودگی کے باوجود عادتاً بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہ؟ څوک چې په جرابو مساو کی پاغه پس علم نه کیږي او البته کچا څوک ټوپۍ نه پسري هغه پس هوکیږي، خو چې جرابو باندې مسا کوي هغه د پاره هغه پس علم نه هغه دس نه کیږي. هغه او دس کې سلور فرض یو فرض تر پاتې شو او دس سرته نه ورسید. ابو سعد صاحب وی یتیم بچوں کے لیے اگر زکات کی رقم سے کوئی چیز خریدا جائے جیسے کپڑے چپل او یقینا یتیمانو ته غریبانو ته زکات په پیسو باندې داغو د ضرورت سيزونه اخیستل شي هغه لای ورکول شي. فهیم جانی صاحب وی زکات ادا کیږي. فهیم جنی صاحب وی چې نرینا د پر مونږ کې 70 پردا صبر لازم ہے، نرینا د پر پلمانځه کې دننه چې هغه باندې فرض ادا کی دا څه خو به لسونه هم نخ کرا کوي، خو لیکن چې فرض په ادا کیږي دومره دا چې د نومنه والا ګونډې پکې داخلي دا به پټوي کدای نه پټ به سره المون کی نوم او نوم د لاندې در ګونډې پکې شاملي. اسه کا څوک داسې لباس کی وی چې نوم نه لاندې ګونډې نور اخکرای نو بیا غل موږ کې کراهت رضی خو فرض پورا کیږي جی. ابو مریا جزاک اللہ خیرہ. حکومت نے جماعت نماز پر بند لگا دے گھر میں ادا کرنا ٹھیک ہے؟ د دې جواب مونږ درک سید نزیازی صاحب چې حکومت په جماعت په بندي لګولې یقینا ټول میل منځونه د جمعې په ورځ مسپخین المنځ جمع سره ما کوي چې تاسو کلی کې جمعې المنځ فرض نور ټول منځونه تاسو کور کې په جمع سره زنانو سره کی څنګه به ودرېږي داسې چې سړی باندې مخته ودرېږي او نور سړی به پس ورستو دی خزه برستوي
که داسې وي چې هلکان وي نو سړی به مخکې ودرېږي، هلکان ورپسې، هلکانو پسې بیا زنانه. او که داسې وي چې یو سړی وي امام وي او یو هلک وي یا یو سړی وي نوره ښځې، نو سړی به امام سره نږدې ودرېږي په ښي لاس ته، او ښځې به بیا د سړي پسې وروستو صف جوړ کړي. دا طریقې باندې به ودرېږي. او خان سید صاحب اللہ دے تاسو سلامت ساتھی. سلمان خان صاحب کہ اگر کسی زنا ہو جائے تو اگر اس کو شور معلوم نہ ہو تو اس کے شور سے کیسے معافی مانگے جائے؟ چا زنا وکړه غینه مفای بنه غواړي، دا داسې حقوق العباد نه دي، مفی ته غواړي ګناهګاري دا پټه ساتي. الله دې ټول مسلمان معاف. زور خان صاحب ها به ذکر کړی او کنه راز فاشکای بنا دا خبره به مفای په دې کې غوښتل نشته. الله نه مفی وغواړه الله به معاف کړي. زور خان صاحب وایي چې ظالمان خلمان څه معنا ده؟ دا خې چې ټکه دې پکړې نو دا د کحی وای نو حلمان به حلم نه بردبار نه دی، خو دا ټکه چې په وکړو دا نوم دې بدل کوم معنا به بدل. سجاد حسین صاحب مفتی صاحب مونږ تاسو پروګرام ډیر په شوق سره او جزاک الله الله تاسو الاجر درکړي. دا تاسو زیات شیر ک صدقه جاریه ده تاسو د پر. عبدالرزاق صاحب چې مغرب کې اذان کے بعد 5 منٹ وقفه کوي جایزه ده بهتره نه ده. مغرب اذان کې دومره وقفه پکار ده چې دعا وای د اذان ولا اللهم رب هذه ده بیا ودرېږي، دا افضل خبره. وکاته 15 منټه وقفه ورکا جایز ہے، جواز پکشتا. خان سید صاحب وی چې میں دبئی سے سلام کرتا ہوں، اللہ پاک تخپل وطن تسلیم و غلیم راولا. وعلیکم السلام. اور آپ لوگوں کو سلام، اللہ پاک تاسو سلامت ساتي، الله دې هر قسم مسلو نه پامان کی. طالب جان حنفی صاحب د مقام د اذان نه پس نفل شتاو کنه، مقام اذان نه پس نفل نشتا، بهتر دا چې فورا په منځو ودري. او کم ځایونه کې چې نفل خلق کوي کتاو کړو ګناګاری کې نه ښه جواز شته. عمر زاده صاحب د شپې بیٹه مازانونه کول، د شپې بیٹه مازانونه کولو هیڅ قسم جواز نشته. د خلک مخصوص طریقې باندې اذانونه کوي دغه وبا د پاره. ها جی دسه وی کستا دا په الله قسم ده، په الله قسم ده د کرونا مرض د پاره ده. ګوره قسم می درکو کرونا مرض د پاره چې ما اول کې دا مسله ذکر کړه چې څوک د شپې بنګونه وهي اختصاصي کوي، التزامي کوي، یو طرف ته بل طرف ته کوي او سو خاص شماري دي چې دومره ځنه کو، دا په اسلام کې نشته، د شریعت سو قرآن او حدیث کې نشته، نو دا بدعت دی. ما دا سه ویلې چې کيو سړی دی د مرض د لپاره کور کې اذان وکي نو په تور علاج بیا د علاج چې مونږ په څه باندې کوي دا پر قرآن حدیث ضرورت نشته. لکه تعویذ چې کوي ما مثال درک چې یو الګ دل تراشي جاړي، نو مونږ تجربه کړې چې څوک جاړي کم مشوم په وخت کې ورته اذان وکړو هغه نه شیطان و تختی الله په فضل سره. نو د تجربه په بنا باندې مونږ اذانونه کوو، نو څوک مونږ ته دا وایي چې قرآن او حدیث کې وخا چې نبی علیہ السلام ته خلکو مشومان راوړل جړه نه پاس به باغ ورته اذانونه کول، دته بدعت نشوي، به تور علاج دی، یو ذکر دی. یا درود شریف مونږ المنس کې وایي څوک بیمار راوړي ز درود شریف په تلاوت ک درود شریف په نو ته وایي چې نبی علیہ السلام درود شریف ویلې یا صحابه کرام ویلې، نه دا خو یو عمل دی به تور علاج. خو په نن سبا وخت کې مبتدیین او د دینه یو فائدہ و چې تکړه مونږ وي د اذان به تور علاج ما کوي پرې دی، اذانونه ما کوي مسنون طریقې اختیار. ابو ماریا صاحب وی دی چې کني الفاظ باندې طلاق کیږي کنه اراده هم نوي آی نیو کنه الفاظ باندې طلاق نکی. او حاشم امداد وی چې جزاک الله مفتی کنه الفاظ د په باندې هر سړی نه پوي دا مفتی نه تپوس کوي، الفاظ مختلف دي د عرف د علاقه مطابق ها کې کنه الفاظ اړ اوس دا دي چې خدای ته د وجه تمانه آزاد ہے، دا کنه لفظ دي او زنه ځکه صریح دي او زنه ځکه کنه دي مفتی سره رابطه کوه. حاشم غیر مقلدین سره نه چې غیر مقلدین سره او کنه نه چې صریح هوا چې خدا په درې طلاق طلاق د غیر مقلدین وی چې حلال ده ادر باندې حرامي کوي. صحیح مفتی لا ورده. حاشم امداد صاحب جزاک الله مفتی صاحب الله تاسو له اجر درکړي. فهیم جانی صاحب روان شي شروع دي نه چې کور نه روان شي نه شروع کی چې کور د کلی فنان او د کلی حدود نه اوته به شروع شو. شهزاد افریدی صاحب وایي چې لنډ راته وایي اوس وخت کې د جمیل مونځ څنګه ادا کوو. نه اوس لنډه درته دا وایم چې ستاسو کلی کې جمیل مونځ فرض دی او کنه ته دا جواب راک کته وای چې مونږ کلی کې جمیل مونځ فرض دی، نو تاسو دا وایم چې کم کسان په جمعات کې 15 کسان جمیل مونځ ادا کی هغه ادا کی چې کم نه پری دی حکومت هغه په خپل کورونو کې چې سلور یا هغه نه زیات جمیل مونځ جمع سره ادا کول شي. دا جواب می درک.
خو البته د جمعې په ورځ باندې مسپخین لمونځ جمع سره نه قبل کول شي نه بعد کول شي. دا مکروه دی، قبل تحریمي دی او بعد چې تنزیهي دی. په دې باندې ما ډېر تفصیلي بیان وکړ. ته مختصر جواب غواړې څنګه وای ور پروګرام سر نه دا کومل جواب ډایرکټ په بوست انجا جایز ده. کم دی کومل وای چې ډایرکټ په بوست انجا جایز ده او بالکل جایز ده او بهتره خدا دا چاول په لوټه سره په ټیشو پیپر سره او کې بیا وبو سره خو جایز ده ډایرکټ په وبو سره. هم شاهزاد افریدي صاحب وای چې تاسو جواب ورکړو د بل څه ریحان وطن سوي دیوی چې وطن بادشاہ سے السلام علیکم وعلیکم السلام. دیوی چې غیر مقلدین تو پورا عرب ہے سب غلط ہے. او نه وطن بادشاہ صاحب الله دې تاسو بار ملک الله دې امان سالم او غنیم راول. په عربو کې ټول غیر مقلدین نه دي. غیر مقلدین په پاکستان کې زیات دي. په عربو کې لګ دي ډېر هغه قدیم ځان نه خي. پاکستان کې ښکارا دي. په عربو کې غیر مقلدین ځان نه خي. دا عربو کې د خوارج وای ها معتزله وای دا رنيسي چې غیر مقلد الته کې ځان ته حنبلیان وای ها دا ډېر تقیا کوي شیګانو پشان باندې. د کم غیر مقلدین په بار ملکونو کې دي اغازان ته غیر مقلدین قطعا نه وي. هغه وي چې حنبلیان یو هغه پس روان. عربو کې چې دي یا شوافع دي یا حنبلیان دي. او کته وای چې دا رفایدین کې د رفایدین غیر مقلدین نشانی نه ده. خو امام شافعي ولا کې امام احمد بن حنبل ولا غیر مقلدین چې په پاکستان کې دي او یا په نورو ملکونو کې د غیر مقلدین تاسو یې پیژنئ. دا غیر مقلدی دا ټلیفون باندې غمر کوي. ټلیفون څه شي باندې لګیا دی دا واتس اپ باندې کلونه مره کوي. د موږ پروګرام شروع ټول پروګرام خرابای خلک به درته بدوا وکي. خو دا ته ټلیفون کای نو 091 32 330 پروګرام بیا ختميږي. زموږ په دې باندې کال کوو به ډایرکټ جواب وي. غیر مقلدین چې سعودي کې دي یا په پاکستان کې دي خوارج دي. هغه یو امام هم نه مني. هغه وي ډایرکټ مونږ په قران او حديث باندې عمل کوو. قران او حديث کې چې بیا تعارض راشي نو بیا دا تعارض په خپل عقل باندې دفع کوي. نو د کې سره خطا شوی دي. که دوه حديث یو حديث کې نبی عليه السلام ویلي په بخاري شریف کې چې په ولاړې متیاز وکړي بلکې نبی عليه السلام ولاړې متیاز مکو. نو دوی به په دې کې تا وی کله مونږ په ولاړې کې کله په ناس باندې دا سوچ نه ور دي چې نبی عليه السلام چې کله په ولاړې کوله هغه څه وزرو. نو اسه د شریعت مزاج دا دي چې په ولاړې متیاز نه کوي. نو لہذا دوی چې کوم خپل عقل دغه استعمالي دا بلاک یې کړ. زینو مهرباني وکړئ زموږ د واتس اپ نمبر دا د عمده سره رابطې لپاره. اوس لایو پروګرام کې زموږ واتس اپ آن دي خو مونږ لایو پروګرام فیسبوک باندې چلو. نو مهرباني وکړئ وطن بادشاہ تا ته جواب ملو شوی چې دا درته چا دروغ ویل چې غیر مقلدین په بار ملک غیر مقلدین ډیر کم دي. پاکستان کې ډیر دي. نورو مذهبونو عمر زاده صاحب وایي چې بیٹه مزانونه کول څنګه دي. تاسو بیٹه ما اذانونه کول جایز نه دي. منګه څه تعصب درته وکړو. بیٹه ما اذانونه کول جایز نه دي. جواب مې درکو. وکیل امین صاحب وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب دعا کې درخواست الله پاک دنیا آخرت خیستا کله د عمر او په عمر کې برکت واشه. فطرانه خور ته ورکول شي چې واده یقینا چې ورکول شي واده او غریبي. هاشم امداد صاحب وایي چې مفتی صاحب غیر مقلدین په موجوده مروجه بس جایز غني. نو المنځ پسې نه کیږي. د دوی خپل المنځ نه کیږي ځکه چې په المنځ کې څلور فرض دي خپې وینځلات نه پاتې شوي. نو د دوی نه المنځ کې نستا پسې کیږي. ابو حسن صاحب وایي چې مفتی صاحب السلام علیکم سهار المنځ چې قضا شي نو سنت پکې کوي کنه. غیر مقلدون المنځونه لا تسکه هغه خو چې تروي ما کوه تل کا ما کا نفل دي او وایي چې خزه در باندې تل کې په در تل کو عجیب مسلې دي. غیر مبتدین خوارج دي. نبی علیہ السلام د خوارجو کمال علامات ذکر کړي په دې کې غیر مقلدونو کې موجود. دوی د ونه قتل چې دوی په دغه کې ودا اشی سره هغه چې درنیا کړ طالبانو خلاف چې جنگ وکړ داعش کې دا ټول خوارج وکړ. دا ټول غیر مقلدین وکړ. ابو حسن صاحب وایي چې مفتی صاحب السلام علیکم سار المنشي قضا شي. وګوره په سعودي کې یو غیر مقلد دی هغه وګدا ګیره د اردو چې وایي توصیف الرحمن دا غوراره داعش کې گرفتار شوی کنه بل مړ شو لکه شي ټول داعش کې دي. ابو حسن صاحب مفتی صاحب السلام علیکم سار المنشي قضا شي نو سنت به کوي کنه او چې سار المنذر نه قضا شو سنت به هم کوي فرض به هم کوي چې قضا کوي زوال نمخ کې چې کوي. طاهر خان محمود صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام. عمر زاده صاحب وایي چې حلال او حرام د الله کار دی. نو میخه قرآن سنت کې نشته دا اوس حلال ده حرام تاسو وایي. نو میخه په قرآن کې نشته. د میخه دا بقر یو قسم دی. دا بقره قسم دی نو دا جایز دی. او قرآن او حدیث کې دا شته چې کم کم زناور حلال دي
او کم حرام دي هغه د پر قاعده او کلیه ذکر کړی دا هغه قاعده باندې فقها لیکلي دي احناف لیکلي چې کما زناور چې دا خوراکو کې بیا شپې بیا راوباسي جوګالي کوي پښتو کې جوګالي څه ویل چې شخون وي نو هغه زناور چې دي حلال دي چې شخون نه وي نو هغه حرام دي نو د خپل ذکر کړی نو قرآن او حدیث کې خو یقینا چې قرآن او حدیث ته ډایرکټ په منډه وای فقهات نه نو میخه وکم ځن ثابت ده ټول وخت د بازار چکر ټول په بازار کې د میخه غوخي نو د بورای چې تقطبه رجوع کا امام صاحب داسې قاعده کلیه خودلی دا قاعده کلیه غیر مقلدین خود درته نشي خودله جوګالی باندې نه پوي په جوګالی باندې انسان انش خان صاحب چې مفتی السلام علیکم مفتی صاحب د ګیره تورول کنا دی او کنه ګناه دی مکروه عمل ابرار خان صاحب السلام علیکم الله پاک ته پکار کې برکت واچي الله دې په عمر کې برکت وي الله ټول مسالې حل کی رحمت خان صاحب السلام علیکم مفتی صاحب کوم کپنی ولا قرآن پاک هر قسم غلطۍ نه پاک ته تاج کپنی ولا شي کې غلطیاں نه وي اکثر ابو الرحمن وطن صاحب صبح بخیر سراج رحمان صاحب السلام علیکم کو رسول نه پکې جنان خان وعلیکم السلام مفتی صاحب غیر مقلد سب غلط ہے جسم عرب بھی شامل ابو رحمان صاحب ما درته وی چې غیر مقلدین په عربو کې نه دي هغه حنبلیان دي غیر مقلدین چې په عربو کې نه چې په مدینه او مکه کې ناس په غلطه دي خو هغه ځان ته غیر مقلدین الته نه وي حنبلیان ځان ته وي ته د ابو احسان ابو حسن د کس شه دي تر پلان چې خرسي په سعودي کې ته د هغه بیانونه واوره هغه د امام ابو حنیفه رحمت الله مسلو ته غلط وي امام احمد بن حنبل سره رحمه الله وي ټول مسلو کې امام احمد بن حنبل دا حفظ کول دي اذان داسې ثابتوي چې مونږه حنبلیان یو او دا رومنه د سعودي ولې په ځان باندې راشي دا خزو پشان باندې ادوی وي چې مونږه سعودي ولې په مسلک باندې حنبلیان ځان ته وي هلته ډېر دروغ وي دلته په پاکستان کې ځان ته وي غیر مقلد وي معاذ احمد غزنی صاحب مفتی صاحب خواب میں لاوا دیکھنا کیسے لاوا شي دا وبا د ان شاء الله لا به ختم کی حضرت خان خکسار صاحب وی چې مفتی صاحب سلام منظور کړي مور نه شپې بچي په غلطه کې مرشي مور نه چې غلطه کې مرشي نو کفاره دیت په نشته ځکه چې خپل بچي د خپلبته دی باندې روزي دی 2 میاشتې مسلسل روزي بساتی مصطفی کامل صاحب وی شکری صاحب چې د یو خزا یو خاون موجود بل څوک نه او خاون طلاق ورکړي خزا چې طلاق راکړي او خاون منکر شي چې خزا ته یقین ده چې ماته درې طلاقونه راکړي خاون منکر شوی دی دا معاملې چې مفتی او قاضي تراغ لغه فیصله د خاون په حق کې گوايان نشته او خزا چې پته دی چې د سړي مال طلاق راکړي دی او سه چل جوړ کړي دی منکر شوی دی خوشکوي چې دنه بخول اخلي ځان بنور کوي خو ځان نور کوي مجبور شي بیا ګناګاران د خوشي مجبور نه ځان ور کوي ګناه ده حتی کتابونو د لیکلي دي چې دا خزا چې د پته چې مال طلاق را کړي د شپېرا پاسي د سړی مړ کی ځکه چې دا خو نه کوي کنه نو مړول هم شي دا سړی او خزه ته دا اختیار حاصل عزت یې اخلي ورپسې شي مرزاده زبیر احمد حضرت خان کا خسر صاحب د جواب شو او عمرزاده سي ماشاءالله حلال حرام د الله کار ده تاسو الله کار دی بالکل دغه سوال ته څه کوي عمرزاده سه غیر مقلد شوی کس چل دی کتا تقلید شروع کو نو زین بده یو ځای غیر مقلد نو کله به یو طرف ته او د بل طرف ته او مزبذب بدر نه جوړ شي نو سړي زین به مطمئن نه وي کنه صحیح عقیدای شي نه وي سړی مطمئن نه وي کنه زبیر احمد ویجی مونږ کې یو کس ته والله ولا کل شین قدیر په ځای باندې او هو العزیز الحکیم وي المونږ کې او هو العزیز الحکیم سره معنا نه غلطي نو المونږ کې موسی علیہ السلام د سوکته محب محمد سیمرازی وی چې موسی علیہ السلام د خضر علیہ السلام قسم خوب کی چاته کولا تعبیر راکې علم با الله پاک درکې است اولاد ته یا طالب الله علم درکې پویا بدر کې په موبایل کې نصیر احمد صاحب قرآن کې خود رشي جایز دی نصیر احمد صاحب بجوړ نه و چې خواب خپل کلاس میں پوزیشن لنه 3 دفعه د الله پاک عزت درکې ان شاء الله عمر زاده سه ډیر تعصب کې د الله مخلاف ورشي صبر کوا څنګه متعصب کړی مونږ ډېر د تعصب نه خلی خبره وکړي الله باندې ډېر وسات سره مونږ وکړي خو په آیات معاملې کو خذل عفو وامر بالعرف وعرض عن الجاهلين الله وایي چې د تاسو غو کسان چې وي هغه تم عفو کوم تاسو ته عفو وکړه وامر بالعرف او تاسو عرف یعنی د خې صحیح اسلام تبلیغ مې درته وکړه وعرض عن الجاهلين او تاسو مې اعراض خو کو بس مفتی حفیظ الله صاحب وایي السلام علیکم تور کړی چې وبا د پاره ځان جایز دی شاری نه جواز دا د ک تاسو او اول کې مفتی حفیظ الله صاحب تاسو اول پروګرام اوریدلې نو تاسو مونږ تفصیل سره وي خو بیا تاسو وایم خیر دی مسله ماده سے ذکر کړه چې کما مخصوص طریقې سره خلک اذانونه کوي
د نن سبا مبتدیین شروع دي او یو شمار یې شروع کړي په یو شمار باندې کوي نو دا بالکل بدعت دی قرآن او حدیث نه ثابت نه دی به طور علاج چې ما ورته ویلی هغه ما مثال درکړ چې دلته یو مشوم مال څوک راوړي نو هغه جاړي نو زه غوږ کې ورته اذان وکم یا زه درود شریف په هغه باندې و چوف یې کم نو ته ما ته دا وایي چې قرآن او حدیث کې به طور علاج خو نن سبا به طور علاج باندې څوک پوهېږي نه مبتدیینو نه ته هغه جوړه کړه به طور علاج ښه جایز نه دی چې مستحب امر کم ځای کې تخصیص کوي مستحب امر به پرې دی بدعت ګرځي نو نن سبا حالاتو کې خو یقینا چې مفتی حفیظ الله صاحب که څوک به طور علاج هم کوي کنه غوډه پر هم بدعت ګرځي نو دا ځنونه د پرې دی مسنون طریقې چې قرآن او حدیث خو د وبا په وخت کې هغه دی کوي تاسو صرف ویلو چې مستحب دي دا نه خلک دي مستحب مې نه دی ویلي ما مستحب نه دی مستحب د پر خو دلیل پکار دی ما ویلي چې به طور علاج جایز دی لکه اوس یو تویز چا د لیکم نو ته ماته تویز کې دغه الفاظ صحیح الفاظ ولیکم ته ماته خدا نشي ویل چې قرآن او حدیث کې د الفاظ راخو دا خو به طور دوا ځای به طور علاج یو شی کار کوم ناجایز کار نه جایز دی لکه زه ډیسپرین خورم زپونستان خورم ته ماته قرآن او حدیث کې وخاص خو لیکن نن سبا حالاتو کې مبتدیین او غلطه فائدات اوچته کړه نه به طور علاج جایز دی او مستحب خو قطعا دی نه ښه مستحب امر خو دینه لکه عید میلاد النبی چې د خلک ورته مستحب وای نو موږ ورته چې مستحب شوای مستحب تعریف وکا بیا په دې باندې صادق کفیټ یې کپی مفتی حفیظ الله صاحب سوی تاسو 100 ورځې مخکې د وبا ځان او منګه ویلو چې جایز دی خو لیکن هغه نه موږ بیا رجوع کړل دا مبتدیین غلطه فائدات او چې تکړه چې جواز یې نشته نن سبا حالاتو کې ګلاب خان صاحب دی مفتی زبیر سه وی چې ګیره تورول جایز دي چې سلويخت کالو نو عمر کم جواب مونږه ول کې وی چې سلويخت کالو نو عمر کم نو ګیره علماء کرام اجازه درکړي چې زیات شي نو سرواله پکې اشه محب السلام علیکم ورحمت الله تاول پروګرام اوریدل مونږ هم داسې ویلي جزاک الله احسن الجزاء عمر زاده سه وی چې غټ دروغجن یې شیخ ابو حسن خپاق خر سور د کس خر خو بیان کیوي چې زه اهل حدیث یم نو ما دا ویل چې اهل حدیث وای ځان ته خو امام احمد بن حنبل با مسلو باندې غنه کوي رد احناف په مسلو باندې کوي دا سمې ویلي مسلې پورا واورخه حشیم امداد صاحب ابو حسن په مسلو کې ټول رد په مولانا زکریا رحمت الله باندې رد کوي چې هغه دومره لوی کتابونه لیکلي مدینه خلکو هغه ته زوی وزای ور کړی جنت الباقی کې چې دا مدفن دی دفن دی زکریا رحمت الله مولانا زکریا نو دا هغه باندې رد وای چې هغه غلط شوی دی نو غیر مقلدین خو چې داسې ویشا په لوی علماء کرام باندې رد کوي فارت کی هاشم امداد صاحب مفتی صاحب باز خلک داسې کوي چې بل قستا قسم ور کوي مثلا ورته وای چې ستاد په الله قسم چې تو فلا کار کوي نو آیا دا قسم پابندي ضروری ده نه چې تا ورته او زما دیوی قسم چې دا به کوم بیا پابندي ضروری ده چې تا هو نی ویل نعم دی ورته نی ویل دی وای مفتی صاحب بغیر استنجا او دس کیږي خو البته بیماری په دستونو باندې او د درهم نه د زیات ځان خکړې بدل مون کی شفیع الله صاحب چې مفتی سے میرا بھائی شادی شدہ ہے اور میرے ساتھ شریک ہے وہ زکات لے سکتا ہے یا نہیں حالانکہ مشخص نه تار اور تاسره شریک ته تا نه زکات نشي اخیستل چاله غوا په احمد عثمان بوئی پنیما ور کولې شي نه پنیما باندې غوا نشي ور کولې غوا به ورکه په اجرت باندې چې دا غوا ساته یو کال لپاره یا یوم یا شي دومره اجرت به درکو په دې طریقه چې دا نیمه بچی راوړي نیمستان نیم زبد دا جائز نه دی معاذ احمد غزنی سے مفتی صاحب ہمارے اوپر جادو ہوا ہے اور ہمیں جن پر شک ہے 80% اشارے اس پر جاتے اور میں نے خواب میں اسے دیکھا ہے کہ وہ ہمارے کمرے میں آیا اور دا خواب دی چې دا شیطانی خوب دی شیطان خلق سره دوه کوي تا ته چې په خوب کې کم سړی ملاوي چې د اشارې درته ملوي دا شیطان طرف نه دی البته که جادو شوی هغه د پر قل سورۃ البقره کور کې وای حدیث کې راغلی چې سورۃ البقره جادو نه پری چې ته سورۃ البقره وای هغه وبونه دم کې ویل ام په نو بیا باندې جادو اثر کوي نو دا بیا جادو نه دی ها او کل سورتونه ځان باندې قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا جادو علاج دی جاوید اقبال صاحب وایي چې غیر مقلد خو چې دا سعودي نه راشي بیا وای تاسو شرک کوي دا څه کیسه ده ځکه خو دا ته معتزله ویل شي خوارج ویل شي دا غیر مقلدین اسلام نه زکه وتی دي چې صحیح مسلمانانو ته دوی مشرک وي څوک چې تقلید کوي هغه ته مشرک وي خانقاه امام ته مشرک وي هغه مقلدین دي نو مسلم شریف کې حدیث څوک چې مسلمان ته کافر وي په خپل کافری شاهزاده فریدی صاحب وایي چې مسجد کې د جمعې منځو کې صف د پوندو سمي کې د خپل پنځه ډېر علما دی وري عمل نه کوي چې صف په مخې پنځه به ګوتې برابر او شاده پوندي برابر
نو صف چې نغی نو اول په پوند د سره برابرۍ مټه او پوند دا د برابر ساتي په یو محاذ کې د محاذات کې د یو کوي مټه او پوند او غیر مقلدین چې کم دي د غوته سره جنگي په دې باندې صف کم نسیدا کیږي او دا طریقه مخالفه ده مفتی حفیظ الله جی مننه درجونه دا الله خوشاله الله تعالی خوشالي درکې الله پاک ته ستاسو مشر مفتی مفتی شاکر صاحب ته الله صحت ورکړي مفتی حفیظ الله صاحب شفیع خان صاحب ما په خو مقام مدینه لیدل ده سمت مقام مدینه به الله درځویني ان شاء الله حج عمره به درته الله درکړي وای ان شاء الله ګلاب صاحب رنګ کړو چې پښتنه په کمنټ کې کړه وخت دی چې لګماته مفتی صاحب د مسله واضحه کی وي شک مې دی وي ما اوریدلی و مفتی زبیر صاحب چې ګیره تورول د سلوخ کالو نمخ کې جایز دی جواب مونږ درکو چې 40 سال نمخ کې چې ګیره او سر وخت تور شي نو دا سپین شي نو دا مطلب دی چې دا څه بیماری ده نو به سلوخ کالو نمخ کې کڅوک تک تور رنگ ورکین علما د دې جواز ورکړي البته سلوخ کالو نه پس کڅوک ګیره سپینه وشي یا سر وخت سپین شي نو هغه په سورواله لګه شانته چې کراحت نه وځي سوال نور پاتې دي یو ملګری دی چې وی چې یو کس امام سره مونږ کوي خي طرف ته سلام وګرځول ګس طرف ته سلام ګرځول لمخ کې پیشاب خطر وته نو د مونږ شلو کا فاسد شو بیا و یو کس امام سره مونږ کوي نو سلام ګرځي یو طرف ته سلام وګرځول د امام سره دیم طرف دا به پوښ دا په واتس اپ کې دا راغلی دی دا سوال راغلی دی ما جزیا وکتل علمگیری کې ماته ملاو نشو چې سلام په دوړو طرف ته سرخول چې دا واجب دي که یو طرف ته د وسر خول مونږ ادا کی چې یو طرف ته سرخول سره مونږ ادا کیږي بیا خو تعال مونږ نه وته کنه او که دوړو طرف ته سلام ګرځول واجب بیا د مونږ نه کی کترا وزي بیا وته اعاده کوي نو دا جزیا ما و پیدا نه کړل تا د سوال لیکل دي خو بار صورت کې یو طرف ته سلام ګرځول جې هغه واجب پوره کیږي بیا مونږ که دوړو طرف ته بیا په مونږ نه پوره کیږي او بیا به ان شاء الله بل اتوار کې دا سوال ما ته مخه تراشي شفیع خان صاحب وایي چې ما دته مو جواب ورک احمد عثمان صاحب وایي چې د مرغو بول پاک دي کنه مرغی چې څومره دي کنه هغه د پر قاعده او کلیه وګوره حضرت خایم د حناف د تقلید خدغه فائدہ ده چې تاسو به کلیه ملوي کما مرغان چرګي دي یا نور مرغان دي لکه بطخ وغیرہ چې هغه پرواز ډیر نشي کوله پرواز کوي خو هغه اوړه غټ بول چې دي کنه هغه لاندې پزمکه کوي هوا نه راغورځي نو دغه بول چې دي چرګان دي کده بطخي دی بول چې دي نه پاک دي او چې کم مرغان په هوا باندې الوزي هوا نه راغورځي در باندې بم نو هغه والا چې کوم دی هغه نه پاک نه دي او دې سره وای بل یو ملګری پښتنه کې دی وی چې عیسی علی السلام شریعت د موسی علی السلام د شریعت د پر ناسخ دی کنه ځپورو کې څه پښتنه کوي موسی علیہ السلام د عیسی علیہ السلام نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پر هم هغه شریعت چې زنه مسائل داسې دي چې هغه منسوخ نه دي روان دي ابراهیم علیہ السلام زمانه تر اوسه پورې المنس شو حج شو روزه شو دا خو د ابراهیم علیہ السلام او زنه احکامات داسې چې هغه منسوخ شوي دي چې بنی اسرائیل د پرو مونږ د پر نشته یا د موسی علیہ السلام په کوم کې عیسی علی السلام خو موسی علی السلام د پر خپل کتاب عیسی علی السلام د کې یقینا چې اختلاف او زنه احکامات چې دا منسوخ شوي او السلام علیکم شیر ولی صاحب وی چې مغرب کې اذان کې وخت کیوں کم ہے مغرب ځکه چې حدیث کې راغلی چې د مخام المنذ فورا ادا کوي چې وخت پوره شي نو حدیث په بنا باندې احناف وایي چې فورا ادا کوي اذان وشي دعا ول فورا ادا کوي دا بهتر وخت پکې دا کم نه دی کیږي خو تقریبا 45 منټ پورې کیږي خو په اول وخت کې کول بهتر دي نور خو کتا 100 وینو 45 منټ پورې کولای شي څو پر شفق نه را کوم شي سورواله ختم شي ني هغه پورې مخام ټیم وی یعنی تقریبا 45 منټ پورې مخام ټیم وی پلی سٹور کا شیر علی وی چې پلی سٹور کې قران مسلم پرو آی کې قران دی هغه صحیح دی کنه نو هغه باندې زنه پوي خو چې صحیح وي الفاظ ترجمه صحیح وي نو ځان سره ډاونلوډ ک په موبایل کې تلاوت کول شي ترجمه ولا دی زیات نور دي پلی سٹور کا اپل شیاګانو ولا د غیر مقلدینو ولا د هغه ولا 360 دغه کوم جی او 360 کې مغلطیاں نشته نو ترجمه ځان ساتي نور چې کوم الفاظ یا ټیک دي معاذ احمد غزنی صاحب کون سے پرنده حلال نو چې کوم مرغان سری کول کوي نور مرغان خوري حرام دي کم مرغان چې نور مرغان نه خوري سری کول نه کوي حلال دي عبید الله دیروی صاحب وی چې جناب مفتی صاحب مړې د دفن کولو نه مخکې دعا کول څنګه دي مړې ته د دفن کولو نه مخکې
دعا کول جایز دي، دفن بعد کې دعا کول ورته جایز دي. هیڅ قسم دعا خو هر وخت کولی شي. دعا عبادت دی، د دپاره وخت نشته مکروه وخت، هر وخت یې کولی شي. تخصیص التزام په دعا کې کول بدعت دی. رحمت خان صاحب وایي چې کیا پاکستان کا قانون اسلامی ہے، پاکستان قانون آئین چې دی اسلامی دی، خلک په عمل نه کوي. علماء کرامو آئین اسلامی کړي، داسې وي داسې قانون به څوک نه جوړي چې هغه د قرآن او حدیث خلاف وي، نو خلک په عمل نه کوي. زمونږ غلطیان داسې کسان لیګو لکه عمران خان شو، نواز شریف شو، زرداری شو، نو هغه بیا په اسلامی قانون عمل نه کوي، ځان خېټې نه بیا آئین جوړي. ابو سعد صاحب چې غریب آدمی کے لیے فدیہ میں ہیلا جائز او غریب آدمی کے لیے نه، غریب چې خپل غریب دی نو هغه نه ته څنګه بیا واپس پیسې اخلي. عمر زاده صاحب وایي چې دروغ موایا شیخ حسن خو خر بند سور دی، دا څه کوي ته مړه الله بنده. معاذ احمد صاحب ہمیں کیسے پتہ لگے گا ابو سعد اور حیلہ کا کیا طریقہ کار ہے؟ اخیلی طریقہ دا دی دا زکات ولا پیسې یا فدیې پیسې وي چې مدرسې ته طالبانو ته خلک راوړي، نو وایي چې زه دا په طالبانو باندې خرج کوم، غریب طلباء کرام دي خو زکات پې نه کېږي. نو بیا یو غریب یا په خپله محتمل غریب یا بل غریب باندې تملیک وکړي دا واله، هغه غریب په خپله باندې بیا طالبانو له ورکړي چې زما طرف نه دا والی، نو دې ته تملیک هیله تملیک ویلی شي. جمعیت علماء اسلام دی چې مسجد کې په مونځ پابندي ده، نو کور کې په مونځ ګناهګار مونځ والا دی که پابندي والا چې مطلب کور کې مونځ کوي؟ کور کې چې لمونځ کوي هغه ته ثواب میلویږي، لکه معذوره دي، معذوره خلکو ته ثواب د جمعات میلویږي. محمد اسلام صاحب السلام علیکم مفتی صاحب، او حکومت ته هم ګناه صحیح دی، هغه وایي چې دې نه مرض جوړېږي، نو حکومت ته پې ګناه میلویږي نه عوامو ته. محمد اسلام صاحب چې السلام مفتی صاحب زه دا هنګونه یم د کرونا وایرس په باره کې حاملې ښځې سهار روزه نیست، حاملې ښځې روزه مازدیګر لمونځ بعد بجې وشو دا په دوه روزه نسی او کنه، دا سوال باندې پوه شوي. خو په دغه ورځو کې وبا په ورځو کې روژې حاملې ښځې نیسي، نو دا څه خاص څو رسم دی دا اسلام کې نشته، حقیقت یې نشته. داسې راته ووایه چې کم صحیح یې شیر علي کم شي کې سوال پورا را لګي نو بیا کم کې درته وایم چې څوک صحیح دی. جنید خان صاحب موبایل په گیم کرنا کوي صاحب، گیمونه کول په موبایل کې هغه وخت ضایع ده، نو وخت پوښتنه به الله در نه کوي، قیامت په ورځ به قدم پورته نه کوي. حدیث کې راغلی چې وخت پوښتنه الله در تا په گیمونو باندې وخت صرف کړی نو الله به درنه بس پورس کوي. هغه گیمونه چې تا لکه وخت په خرج کړي لکه ورزش ته پکېږي، نو ته به الله ته وایي چې ما خپل صحت د پاره کوم، ټیک دی. شفیع خان صاحب وایي چې په دوبۍ کې مسجد بند دی، نو په کور کې جمعه ورکو. کته اول نه د پروګرام واوره دی باندې مونږ ډېر په تفصیل سره جواب وکړو. جمعې لمونځ کولی شي کمرو کې. معاذ احمد غزنی صاحب وایي چې رقم کانا کیسه دی یوټیوب او فیسبوک کې گیم با ویډیو اچول نو دا جایز نه دي چې گیمونه پکې اچای په فیسبوک یوټیوب کې او پیسې خلک بیا یوټیوب بل درکې تا دا جایز نه دي. حتی چې یوټیوب ول باندې دینی مسایل مونږ بیانو وسه نو هغه مونږ له پیسې را راکې نو مونږ لپاره جایز نه دي، ځکه چې دا یوټیوب ولا چې دی په دې باندې اشتهارات چلی غیر اسلامي، نو غیر اسلامي اشتهارات چې لغه پیسې تعالی درکې نو که اسلامي خبرو باندې درکې جایز نه دي، او که غیر اسلامي خبرو خو من باب اولا جایز نه دي. شیر علي صاحب موبایل لپاره ټیم پوره کی موبایل لپاره دی چې کوم قران مونږ به یو قران پاک چې وګورو او به ګورو ته به وای چې کوم په خپل پیسې شیر ګناه دی بیا خلک ډاونلوډ. معاذ احمد غزنی او گیم کې دوران ذکر کوي، نو دا گیم په دوران کې ذکر کول دا د ذکر بیدبی ده. الله دې ژوندۍ لاره ګران مفتی صاحب محمد علي نوراني صاحب الله دعا وکړو یا الله زمونږ څومره اوریدونکو دي بار ملکونو کې دي پاکستان کې دي، یا الله د دې وبا نه او د دې مرض نه په امان کې، یا الله د دې هر قسم شرور نه یا الله په امان کې، یا الله بار ملکونو کې زمونږ ورونه دي یا الله خپل وطن ته سلیم او غلم بچو ته راول، الله پاک ته دوی عقیده په امان کې، الله پاک په دوی جسمونه په امان کې، الله پاک دوی ایمان او د مونږ ټول ایمان په امان کې. دا فتنې دي ازمایښتونه دي جسمانی فتنې دي روحاني فتنې دي، الله دې ټول مسلمانان دینه په امان کې، یا الله زمونږ ایمان سلامت کې، زمونږ ځان سلامت کې، زمونږ خپل ملک کې ثواب وګرځوي، دغه وبا ختمه کې، یا الله زمونږ ګناهونه صغیره او کبیره ټول معاف کې، زمونږ ګناهونه په وجه باندې یا الله نور خلکو ته تکلیف ملوي، یا الله مونږ ته ګناهونه معاف کې، یا الله او دا وبا او دا مسلې ټول خلک کې، یا الله د خلکو د سزشونو يهوديانو مشرکینو عیسایانو سزشونو مسلمانان په امان کې، یا الله چې څوک روزګار نشته الله روزګار یې نصیب کې، چا ودونه نشته پزړه پورې ودونه یې نصیب کې، یا الله چې چا اولاد نشته نرینه اولاد یې نصیب په کورونو کې، یا الله چې جنگونه دي سیر جدو فتنه او فساد ختم کې، مینا محبت درونو ما خويند په منځ کې خزه خوان په منځ کې مینا محبت پیدا کې.
یا را شر ختم کې، یا الله علماء کرام چې کمزه کې کامیابی نصیب کې، په سیاست کې الله کامیابی نصیب کې، دعوت تبلیغ کې کامیابی نصیب کې، جهاد فی سبیل الله کې الله کامیابی نصیب، مسلمانان چې سر ته مغلوب دي غلبای نصیب، یا الله کفار او تسلط نه اخلاص کې، او یا الله د هر قسم شر نه د جلی فتنون الله مسلمان په امان کې دعا وکړو. یا الله څومره بیماران دي یا الله ته شفا ورکون کې ذات، یا الله ته شفا کامل عاجله ورکې، او یا الله چې څومره بیمار سره زمونږ ټول ته شفا کامل عاجله ورکې، الله په دین باندې نصیب کړي، زمونږ ملک اسلامي نظام نافذ ودایم. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه.